أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. سورة الجن دا نازل شوه پس دا سورة اعراف نده او مخی دا سورة یونس نده. مصحف عثمانی کے 72 نمبر سورت ده و اعتبار دا نزول سر سلویختم نمبر سورت ده. اولان دی سورت کے بیان دا منکرین دا توحید چه دا نوح علیہ السلام قوم دا اللہ وحدانیت نمنو او دلته چې کوم د منکرین د رسالت چې مکی والا او د پیغمبر علیہ السلام نبوت رسالت نه منو، الله پاک پیریان چې کوم د دعوت د پاره راوستل. دی صورت کې زیاته حصہ د یو مکلف مخلوق چې پیریان دي داغه تذکرہ کول شي. د شریعت عقیده ده چې څنګه انسانان مکلف دي، عمداس یو دویم قسم مخلوق بل الله پیدا کړي پیریان، دا د الله په احکام مکلف دي، بلکې د انسانانو نه وړاندې په دې ځمکه باندې پیریان آبادو. او چې کله الله انسانان پیدا کول نو دا پیریان د دې اواره نه شاړو ته وشړل، نه په شاړو کې دوی زیات آباد وي. اوار ځمکه چې کم دی دای انسانانو تصرف ته حواله کړه. اوس هم هغه شانته مکلف مخلوق دی. نبی کریم علیہ السلام نبوت دا عام دے، انسانانو دا پارا ام دے و پیریانو دا پارا هم دے. تاریخی اقوال شریعت کے دا دی چے پیغمبر علیہ السلام شپک کرتے پیریانو تا دعوت ورکڑے دے، مکہ کے هم او پا مدینہ کے هم. دا مکی چے کم دے مشہور یو تا مسجد جن ورتوی. اسم اغا جماعت چے کم دے آباد دے مسجد جن دا د غر یو لمن وو، په دې کې نبی کریم علیه السلام پیریانو ته دعوت ورکړی دی. نو په هغې باندې بیا جومات جوړ شوی دی، مسجد جین ورته وي. نو بهر کې په شپږ ځل خو دې ته دعوت ورکړی شوی دی. د دې نه علاوه چې کوم دی بعضې موقعو باندې تپوس دپاره هم راغلی دي. دا چې دلته کوم حال ذکر کېږي نو پیغمبر علیه السلام یو سفر باندې دی. یو قول دا دی چې دا د عکاظ میلې ته نبی کریم علیه السلام روان دی، خو نبی علیه السلام د عکاظ په میله کې څه د میلې څیزونه نه خرڅول چې ګنې دا کپړې دی او ټیپر ټانګوان پکې خرڅوي، بلکې دغه میلې ته دې دپاره ته چې د مختلفو علاقو نه خلک راځي. او نبی کریم علیه السلام به چې داسې کم قومونه د بهر نه رال هغوی ته به دعوت ورکو او دا به ورته وی چې زما ملګرتیا وکړئ، ماله ضیا راکړئ ځان سره، او د نور وته غاړه نه یې خوله. دا قسمت الله د مدینې په قسمت مقرر کړی چې دغه انصارو حضرات ورته غاړه کېښوله. نو نبی علیہ السلام عکاظ د میلې ته روان دی. بیا چې کوم دی دا یو ځای کې مونځ کوي، صحابه حضرات ملګري ورسره دي، نو تلاوت یې کوو. یو قول دا دی چې نه دا هغه موقع ده چې کله د طایف نه پیغمبر علیہ السلام واپس کېدو او بیا د سحر منځ کو نو پیریان رال. دا پیریان د ایران د نصیبین علاقې وو. دوی راغلي دلته څنګه دي نو وړاندې د دې نه به دا پیریان بره اسمانونو ته ختل، او چې د اسمان نه به کم حکم نازل شو په دې وریځو کې فرشتو به بل ته حکم رسو، د الله حکم دا دی. دوی به ترې نه خبره واورېده، هغه به خپلو کاهنانو ته راوړله. د نبي علیه السلام په نبوت باندې دوی اسمانونو ته ختلې بند شول. نو دی غونډ را جمع شو، د مختلفو اطرافو نه میټینګ یې وکړو چې یاره دا څه مسله پیدا شوه چې موږ خطې نه شو.
یو لوی مجلس او شورا منعقد شو د پیریانو دا کاغړ پیریان پکې راجم شول او کېناستل مشوره وشوله چې ولی بن شولو اخر میټینګ په دې پاس شو چې دا دنیا قتل غواړي وبدونه جوړ شو درې تاسو د سلاړ شي 15 دا سلاړ شي شپږ دا سلاړ شي دا دوه دنیا وګورو چې اخر څه چل دی چې مون خاتلې نشو نو دا 15 کسان دي یا وکسان دي یا 9 کسان دي دوی چې کوم د حجاز علاقه تراله او دغه موقع ترا ورسېدل چې نبی کریم علیه السلام د قران تلاوت کو نو دوی چې قران ووریدنو خپل منس کې خبر وکړه چې دا خو واقعا چې د پاسمان بن شویو هغه دا کتاب دنیا ته الله را لېږلی دی بیا دوی ایمان هم راوړی دی چې څنګه قران ووریدو ایمان یې راوړو واپس خپل علاقې ته لاړ هغوی له دعوت هم ورکوي خو نبی علیه السلام سره په دې مقندې میلاو شوي د بخاری د روایت نه معلومیږي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ونی ورته وې چې ستا قرآن ته پیریانو غوږ ایښی او هغوی چې کوم د ایمان راوړو واپس لاړل نو نبی علیه السلام ته دوی ځان نه دی ښوولی ونې ورته ووې چې پیریان راغلي الله انسانانو ته یو قسم پیغور ورکوي چې ګوره تاسو خو ځان د پیریانو نه اوچت حسابوئ هغه مخلوق چې قرآن واورېدو نو سمدستي ایمان راوړو او تاسو ایمان نه راوړئ نو قول ورته وی اوحی الی وحی کړی شوی د ماته انه استمع شان د غوږ کې خود نفر من الجن سو کسانو د پیریانو نه 15 دي یا ودي یا 9 دي فقالوا دی ان سمعنا قرانا بشک من اوریدل قران کریم عجب مضمون دی یهدی الی الرشد خوونه کوي رشد هدایت تفامنا به پس موږ په ایمان راوړو ولن نشرک بربنا هرگز موږ شرک نکو د خپل رب سره احد ایسوک وانه بشک شان د تعالی جد ربنا او چد شان د رب زمن متخذ صاحب ندنی ولی الله ځان د پر بیبي ولا ولد او نه دنی ولی ځان د پر بچي وانه شان د کان یقول و بس فیهنا زمن بی وقف علی الله فالله بن شت و زیت خبر علی الله شت و فالله بن کذب دروغ الله بن به دروغ تړل چې د الله د پرګینی اولاد دی وان ظننا زمون یقین ان تقول الانس چې نبوي انسانان والجن پیریان علی الله کذب فالله دروغ وانه شانداد کان رجال اوس سړی من الانس د انسانانو نه يعوذون چې دوی پناه غختل به رجال پس سړو باندې من الجن د پیریانو نه فزادهم پس دوی زیات کو هغه د پر حق خسر کشي پدې خلکو کې داس یو رواجو چې کله به صحرا کې پښپراله نو دې سړی به وی چې کم دی اعوذ بعظیم هذا الوادی د دې صحرا او بیابان چې کم ملک او خان صاحب دی دا غیر پناه غواړم من صفها قومه چې داغه د قوم کم بي وقوف دي چې ماته سنوي پیریانو به د انسانانو نه یره کوله چې کله د انسانانو دا قصه شروع کړه چې دې کمزې کې شپشینو د پیریانو د ملک په غیبه باندې پناه غواړم اعوذ بعظیم هذا الوادی من صفهاء قومه هغه خپل منځ کې خنه شو چې دا خو زمون نه یریږي دا زمون نه یریږي نو ځکه چې کوم د دې پیریانو کې سرکشي خاصیات شوله څنګه چې مثال زمون بدمعشان دي نو یو ته ویل ک دونه پیسې راولې کوي خجی دغه د درلې بل ځان له ته چې کوم د خکته بره هي کبل ته ځان له چې کوم د ناغه نششي بس بدمعش زیمنو کله یو کس ته وی چې مثال په تور دونه پیسې را کا هغه د پیسې ماستانه پر غټلې دي ولی در کم دلتی ول نه راکې نه پخپل کور کې کینی نو عمده سي د انسان اخلاق خرابول هغه د طریقې د هغه اخلاق خرابول دي نو لہذا د مسلمان یو صفت ته وړاندې وی چې ينتصرون یو سړی داسې اخلاق خرابېږي ورانه کوي ظلم کوي نو سپېړه ورکه چې د اخلاق نه خرابېږي نو د دې پیریانو اخلاق د انسانانو خراب کړ دي په پناه غوښتل نه غي دا به چګینی د انسانان زمونږ نه یریږي او زمونږ حکومت دی وانهم بشک دغه پیریان ظنوا د یقین کو کما ظننتم څنګه تاسو یقین کوئ اے انسانانو ایا الټا کا زمایر وانهم دا انسانان ظنوا د انسانانو یقین کو کما ظننتم څنګه تاسو یقین د اے پیریانو الله یبعث الله احد چرا پورته بن کی الله یو کس قیامت به سره راځي نو څوک به پورته کیږي نه وان لمسنا السما بشک من مسکو اسمان
یا مراد د اسمان نه ام اق اسمان چې کم ته موږ اسمان وایو او احتمال دام دی چې مراد ته نه وریځي شي ځکه د الله حکم چې بزمکه تراتو نه په دې وریځو کې نو دې کې به دا شیطانان ورختل نو موږ مسکړه دغه وریځو فوجدناها من اومندل دا مولئات چې دا ډکه شوی و حرسن شدیده د څوکیدارو سختونه مضبوطه څوکیداری کولی شي وشهو بعد لمبونه چې څوک ورخیږي نو څوکیدار ولاړ او په لمبه د اور ویشتې شي وانا كنا نقعد بشک منغو چې کې ناستلو به منها پدی باندې مقاعد په زین د ناست لسمع د پر د غوک ای خودلو یو ځکه کینو خبره وور بل ځکه اوس په من یستمع الان چې سو غوک کی دی اوس یجد له بیا مزیغه د پر شهابن لمبر صدا تیار بالکل هغه د پر میزایل تیاری په غويشتي شي وانا لا ندري بشک من نه پویګو اشر اريد بمن في الارض چې شر اراده شوه دی په هغه چا باندې چې په دې زمکه کې دي ام اراد بهم یا اراده کړي په دوی باندې ربهم رب د دوی رشاد د هدایت الله کتاب راولېګو خو چې د زمکه د پاره بدا د خیر ذریعہ شي کدوې په ایمان راوړي او کدا به د شر ذریعہ شي کدوې ایمان را نوړي چې ایمان را نوړي چې کوم د الله به عذاب ور کوي نو سپدې نه پويګو چې دا به خیر ته جوړيږي که شر به جوړيږي وانا منا الصالحون پیریان وای من کې سنیکان اومشتي ومنا پمن کې دون ذالک غیر د نیکانو ندي سره پکې کافران دي كنا طرائق من یو جماعتنا قیدا دا مختلف ډلې نو څنګه چې د انسانان مختلف ډلې دي همدا سي پیریان اوم دي وانا ظننا من یقین کوم الله نعجز الله چې موږ نشو عجز کوله الله لره فی الارض فزمکه کې چې ګینه موږ د الله نه او تختو الله عاجز کو ولن نعجزه نشو عاجز کوله الله لره هر با پتیخت کې چې موږ نه او تختو وان لما سمعنا الهدى من ارکل چې وریدو هدایت قران مو وریدو آمنا به موږ په ایمان راوړو فی الحال دغه کسار ایمان راوړې فمن یؤمن بربه چې څوک ایمان راوړي په خپل رب باندې فلا یخاف دې باندې یریږي بخسند کمینا ولا رحق او نه د زیتینا ایمان دې راوړو د کمینه باندې یریږي چې ګینه ثواب اجر به دې کم شي او د زیتینه چې پتا به ظلم وشي دا یاره به اوم نه وانا من المسلمون بشک من کې سم مسلمانان دي ومنا قاسطون من کې سبازي ظالمان دي ومن اسلم چاچی اسلام راوړو په لایک پس دا کسان تحروا رشد دوی سوچو کو د هدایت دا په هدایت روان شول واما القاسطون هر چې ظالمان دي فکانوا لجهنم دی بشید جهنم د پر حطب خشاک والله استقاموا او کدی مستقیم شي علی طریقته کدی دا پیریان چې کم ده یا دا مکی والا والله استقاموا کدی مستقیم شي علی طریقته په صحیح لار باندې کم چې توحید لار ده د پیغمبر علیہ السلام لار ده لا اسقیناهم الله فرمای من بس کول دوی تما ان غدق او بخوږي اسمان نه په خسته بارانونه کول وان المساجد لله بشك جمعتون د الله دی فلا تدعو تمبل مع الله د الله سره احد ایسوک دا مسجد حرام خو دا مسجد دی د الله کور دی پدې کې بوتان سکینه په جمعتون کې د الله سره شرک مکوا او دې معنا دا سیم دا ان المساجد بشك اغه زین د سجدي س اندامونه دي دا لاس او د خپې د سترګې د غوګونه د تندې او پوزا دا هغه دي چې په دې باندې الله ته سجده کیږي وان المساجد بشک اندامنا لله دا د الله د پاره دي اندامونه الله درکړي دا د الله دي فلا تدعو تم بل مع الله دا الله سره احد هیڅوګ په دې اندامونو شرک مکوا وانه بشک شان د لما قام عبد الله کله چې پاسې د الله بندا نبی کریم علیہ السلام ته مراد دی چې د پاسيږي يدعوه د بلو الله پاک کادو قریب دا یکونون چې شي دوی علیه پد باندې لبدار جمع لبد چې کوم د لمسی ته وی لمسه دا سیوسیز وی د بیزو د وختو نه جوړیږي د غرونو خلک ګوجر په دې کې ماهر وي نو دا یو تلی په شانسی جوړ کې نه دی کې دا وخته او بلکې کلک داسې نه ایستی وي نو الله فرمایي چې کله پیغمبر علیہ السلام ودرېږي او الله را بلی نو دوی په داسې را جمع شي په شان د لمسی نو معنا غڼه جوړه کی اوس دینه مراد څوک دي
نو که مراد نه مکې والا کې نو بیا خو خبره واضح ده چې نبی علیہ السلام ادرېږي دا مکې والا را جمع شي د ورونی او د پیغمبر علیہ السلام د ضرر دپاره داسې را جمع شي چې بلکل ګڼه جوړه کړي نو داسې بیا کول د پیغمبر علیہ السلام د ضرر دپاره او که دې را جمع کېدلو نه مراد پیریان ووایي نو بیا دغه موقع باندې چې کوم پیریان جمع شوي دي نو هلته بیا معنا نه چسپانېږي ځکه هغوی خو یا 15 کسان دي یا 9 کسان دي یا 9 کسان دي بس دونه دي او چې 9 کسان را جمع شي نو په دې کې څه ګڼئ نو بیا د دې نه اخیستی شي نورې موقع نورو موقعو کې بیا پیران په ګڼه راغلي دي عبدالله ابن مسعود سے فرمایي پیغمبر علیه صلات وسلام یو ځل روان شو زه د ځان سره بوتلمه نو بیا ما نه کیر له تو کړه دلته کښېنه زما انتظار کوه پیغمبر علیه السلام داسې لاړ ما کتل چې کم دی داسې تور تور شکلونه را روانو جمع کېدل په دې کې به شور جوړ شو چې کم دی نو ما وغوښتل چې لاړ شم نبی کریم علیه السلام ته تکلیف ونه رسېږي او بیا مې وی چې پیغمبر درته ویلو چې دې ځای نه به نه ځې کله به مې بیا اراده وکړه چې لاړ شم چې کم دی نور خلک خبر کم چې نبی علیه السلام یوازې دی او بیا کېناست نبی کریم علیه السلام سره امسا وه کېنئ امسا ټکوله کېنئ نو دا قلار کړه پیغمبر علیه السلام سهاره پورې چې کم دی هلته سهار ټیم وختي بیا راغلی ما ته یې اوبه د سره شتې ما به او د کجورو خوږې اوبه دي وی کجوره پاک سیز دی نو هغې واغسته په دې اودس تازه کړه ما به د الله پیغمبره دا څه ده چې کم دی ما خو چې درشمه دا پیریانو دی راغلی چې کم دی هغوی ته مې دین بیاناوه اوس دا دومره په ګڼه راغلی دي نو بیا احتمال دی چې یکونو لیبده د لمسی په شانته راتاو شي سهل ابن عبدالله نه بعضې مفسرینو واقعات ذکر کړي دي څه چې کم دی حیات الحیوان کې بعضې احوال ذکر کړي د هغه یو ځای کې او دلته بعضې مفسرین دغه ذکر کړي دي چې کم دی نو ناشنا عجایبات دغه ذکر او یو ځل یو ګډ کې یو سوری و نو په هغه کې لاړم نو دننه پکې د پیریانو یو لوی ښار دی یو بوډا کس پکې ناست دی نو چې هغه ما دې بوډاتوب ته کتل هم مې تعجب کو او یوه مزیداره جوبې اچولې ده نو هغه ته چې مې کتل نو هغه ته هم عجیبه چې هلکه دا څنګه ښکلې جوبه ده ما ته ویې سهله دلته راشه زما دې جوبې نه ته تعجب کې زما دا جوبه ده که نه دا هغه جوبه ده چې په دې کې ما د عیسی علیه السلام ملاقات کړی دی او دا چې کوم د هغه جوبه ده چې د پیغمبر علیه صلات وسلام سره موږ میلو شو او موږ ایمان راوړو په هغه کې زه وم نو بل تعجب پیدا شو چې هلکه دا خو په منځ کې څه کم 600 کاله تیر شو چې کم دی بلکې دې نه زیات تیر شوي عیسی علیه السلام نو بیا د سهل صاحب خو وروستنی سړی دی دا خو چې کم دی د 3 صدۍ سړی دی خو خبره ډېره اوږده شوه نو ما ته وی چې سهله دا کپړې چې زړېږي دا د انسان بدن نه زړی ښه د انسان خطا یې زړی د انسان خطا او ګناه باندې زړېږي دا هغه جوبه ده چې په دې کې ما د عیسی علیه السلام ملاقات کړی نو د دې عمرونه هم کافي زیات وي د بعضو ښه دومره اوږد عمر چې د عیسی علیه السلام ملاقات او بیا 3 صدۍ کې چې کوم دی دا سهل سره هم بیا ملاقات کوي نو قام عبدالله يدعوه چې دوی را بلو الله پاک کادو قریب د یکونون علیه چې شي په د باندې لیبد راټول ول ورته وای انما ادعو ربي زرا بلم خپل رب ولا اشرک به او زنه شریکوم د الله سره احد هیڅوک ول ورته وای انی لا املک لكم زمالک نه مستاسو د پاره دورند zarar ولا رشد او نه د هدایت ول ورته وای انی لا یجیرنی هرگز ما ته پناه نشي راکولی من الله د الله د خوانه احد هیڅوک چې د الله عذاب راشي او بل څوک مالت یې پناه راکړي ولن اجد زبن بیا مزمن دونه غیر د الله نه ملتحد زیاده پناه الا بلاغا من الله مگر دا رسول دی احکام د الله د خوانه د الله پیغامات رسوم و رسالات یو د الله پیغامات دي ومن يعص الله سوچ مخالفت وکي د الله و رسوله د الله د پیغمبر فإن له بشکد د پر نار جهنم اور د جهنم د خالدین فیها د به همیشه پکې ابدا همیشه حتی اذا رأوا تر دې چې دی ویني ما یوعدون هغه چې دوی سره وعده کیږي د عذاب هغه عذاب دی ویني پس یعلمون زرد چې دی په پوه شي من اضعف ناصر سوک د کمزور په اعتبار د امداد سره واقل عدد او کم دی په اعتبار د شمیر سره د چا افراد کم دي
او څوک کمزورې دی. قل ورته وایه ان ادري زه نه پوهېږم اقریب آیا نږدې دي ما توعدون هغه چې تاسو سره وعده کېږي. الله تاسو سره د عذاب وعده کوي، نه پوهېږم چې نږدې عذاب درکوي. ام یجعل له یا ګرځي هغې دپاره ربي زما رب امدا موده او ټیم. عالم الغیب د الله پوهېږي په غیب، فلا یظهر علی غیبه فلا یظهر اطلاع نه ورکوي په غیب باندې احد یو کس لا. الله په غیب پوهېږي او په دې غیب څوک نه خبري الا من ارتضوا مگر هغه څوک چې هغه الله خوښ کړي من رسول د انبیاو نه. نوی آیت پکې پاتې شو. والذی استقاموا کدی مستقیم شاله طریقه په صحیح لار باندې لاسقیناهم زب اسکم دی تما ان غدقه او بخواږي لنفتنهم دې د پاره چې زه امتحان واخلم فيه پدې او بو کې نبی دا ظرفیه هم ویلې شي او دا فابه تعلیلیه هم ویلې شي. لنفتنهم چې زه امتحان والم د دوی فيه په دغه او بو کې منل اجل الماء خوږیو بدر کوم ستا امتحان دی. ومن يعرض عن ذکر ربه سوچ اعراض وکي د ذکر د خپل رب نه يسلكه د بداخل کی عذابا سوعدا عذاب خطن کیتا نو جهنم کې به الله ول د اور غر جوړ کی فرشتہ به داغه سر ته خيجي او داغه نه به رغړی بیا. عالم الغیب د الله پویږي په غیب باندې فلا یظهر علی غیبه نه خبري الله پاک په غیب باندې احد یو کس په دې غیب چاله الله خبر نه ور کوي الا من ارتضى من رسول مگر هغه چې الله خوښ کی د انبیاونا. الله د انبیاونا خوښ کی نو زموږ د اهل سنت عقیده دا چې انبیا په غیب نه پويږي. خو لیکن دا مغیبات الله پاک کافی حصہ انبیاو ته ورکړي خاص کر پیغمبر علیہ السلام. ډیر مغیبات او علم الله خپل پیغمبر ته ورکړي دي د تمون اطلاع علی الغیب وایو. د انبیاء شان ډیر اوچت دي نو د دې وجنه منفی نسبت انبیاء ته مفسرین چې کوم دي دا نه خوخی. نو علامه الوسی روح المانی والا او دا د نه نسبت د پیغمبر ته نه کې ځکه د پیغمبر ډیر لوی شان دی. نو د ادب په لهجه کې به داسې وایي چې د مغیباتو یو کافی لوی حصہ الله خپل پیغمبر ته ورکړي دا. زموږ د عقیده ده چې ډېر لوی حصہ د مغیباتو الله پیغمبر ته ورکړي د دې ته اطلاع علی الغیب وایي. نو دا به ټیک ده او چې الله خبر نه ورکړي دا سیسیز هغه به مخلوق هیڅ کم نه پويږي. دلته چې کم استثناء راغلی دا نه علامه الوسی دا استثناء منقطع وایي. نبی معنا دادا عالم الغیب د الله پویږي په غیب فلا یظهرون نه خبري په خپل غیب احد ایسوک. الله په دې مغیبات او چاته خبر نه ورکي او الا لکن من ارتضوا لیکن هغه چې الله سوق غره کې من رسول د انبیاء نه په انسانانو کې سو غره کو نو سره وکي فانه يسلك من بين يديه الله چلی دغه مخه ته من خلف یو دغه رستو رصد سوکیدار چې کوم غره کې انبیاو کې داغه د پر څوکیدار مقرر کینو دا بیل مضمون دی هغه بیل مضمون دی. دویم کدا استثناء متصل امشي نو ټیک ده ځکه مخکې مضمون څه ذکر کیږي عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه اظهار علی الغیب اطلاع علی الغیب د دین استثناء ده. نو الله فرمایي اطلاع په غیب مونږ چاته نه ورکو غیب باندې چاته اطلاع نه ورکو الا من ارتضى مگر هغه چې الله خوښ کی د انبیاء نه هغه ته اطلاع په غیب ورکی غلا بعضی مغیبات ورته وخی. هر کله چې الله ورته مغیبات اوخی نو بیا سونه وخی بعضی حصہ ورته وخی تمام نه ولی کدلته تمام معنا وکي. نو یو خوړاندې مضمون دلته ذکر کیږي دا د قیامت مضمون ذکر کیږي. نو دلته بچ کم د اطلاع د قیامت متعلق وای په تمامو کې نه او ته مدار کدل ته د تمام معناو کې چې الله تمام مغیبات انبیاء ته ورکی. نو دا خو مکی صورت ده اوس دی وسلوي ختم نمبر صورت ده چې د تمام مغیبات الله پیغمبر ته خبر ورکي. بیا خو پیغمبر علی السلام په کار ده چې د غون قران نه خبر وي او لا نور قران خو راغله نه ده نه کم ځای کې چې کم ده خبر شو په تمام مغیبات باندې. او درې مدد چې دا خو مکی صورت ده سلوي ختم مدنی صورت کې تاسو کا صورت براءت کې الله ذکر کړي
ومن اهل المدینه مردوا علی النفاق، په دې مدینه کې بعض منافقان دي. الله فرمایي لا تعلمهم نحن نعلمهم، ته نه پیژنې زه پیژنم. نو کو الله کلی علم ورکړي به تمام مغیبات ورکړي وي، نو بیا اخیره کې ته ولي وي ته نه پیژنې، ته نه پیژنې او زه پیژنم. نو پته لګي چې الله جل جلاله د مغیباتو کلی نه کافی حصہ خپل پیغمبر ته علم ورکړي دی، او چې کوم نه دی ورکړي شوی الله د ځان سره بیا ساتل. فإنه يسلك بشك الله پاک بوزي من بين يديه مخطا من خلفه، او داغه درستو رصدا څوکیدار فرشتو ته څوکیدار ګرځي. ليعلم دې د پاره چې الله ښکارا کی ان قد ابلغو چې دا پوي شي په دې باندې، ان قد ابلغو چې دې اور سوال دا فرشته چې کنده څوکیدار مخ کې رستو تنه ولېزي د علت ده. نو لام تعلیلیه ده لیکه یعلم دې د پاره چې الله معلوم کی دا ان قد ابلغو تاقی سره د اور سوال رسالات ربهم پیغامات د خپل رب، واحاط بما لديهم الله احاطه کړي پاغه سبانه چې دوی سره دي، واحصى شمیر الله کل شیء هر سیز عدد پشمیر سره الله یو یو د شمیر لري. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ المزمل دا نازل شوه د پس د سورۃ قلم نو په حالت جمعی کې دا 73 نمبر دی او نزول لحاظ باندې دا 3 نمبر دی ویلیش. څوک دا 2 غنی نو مدا قلم به بیا 3 وای، څوک دا 3 غنی. مخکینی صورت کې مضمون د رسالت ذکر کېدو، د الله د وحدانیت مسله وا. پیریانو د الله وحدانیت اورید نو خپل قوم ته د الله وحدانیت ورسو، په خپل په ایمان راوړو. د نبی کریم علیه السلام نبوت او رسالت هغه دوی اومنو. په دې صورت کې چې کوم د نبی علیہ السلام نبوت مسله ذکر کیږي، د الله د وحدانیت مسله یا ایها المزمل. چونکه دا ابتدایي سوراتونو کې ده، صحیح بخاری کې چې کوم وضاحت راغله، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جبل نور وتوي التبع عبادت کو، الله پرشتہ راولېګل غار حرا ورتوي. الله دې ستاسو ټول ملاقات نصیب کړي. بس د انسان کافی تسلی کنه، نو دا دومره غار دی چې یو سړی پکې ودرې دی شي، بس دوی مو سره پکې نشي ودرېدلی. او چې یو ودرېږي نو دا ګټ داسې پلن شانې دی، نه بل سره کېناستی شي، خو دویم کس سره ودرېدی نشي. او د دې غار مخې ته لږ شانتې څنګه چې مثال دا برجن هغه برجه پورې دونه زیات دغونه مخې ته سهل دی، او اخوا ته په دې کې چې اوزې د سینو بیا غټ غټ کمرې تړنګان دي لوی خطرناک، او چې دې ته بیا راننوځي نو اخوا ته د ګټ په منځ کې به راننوځي، بیا اخوا ته چې کوم دی ګټې دي په هغې منځ کې به راوځي، دې خوا نه چې دلته راشي بیا دونه صحن شانې ځای دی، او دلته کچ غوندې شانه پکې چې یو سړی پکې ودرېدی شي. نو پیغمبر علیه صلوات والسلام ته دا ځای منسوب دی چې دلته به عبادت کو. الله پاک وحی راولېږله، جبرئیل امین راغلی چې کوم دی، او پیغمبر علیه صلوات والسلام ته وی اقرأ والولا. نبی کریم علیه صلوات والسلام او فرمایل ما انا بقارئ زه د لوستو والا نه یم. نو پغې کې اونیو زور ولا ورکو، بیا یې ورته وی اقرأ، 3 ځل داسې وشول. نو څه شی ولولا؟ نو شارحین د بخاری ذکر کوي دا چې کوم دی په کپړه کې ورته لیکلی شوي وو، او نبی علیه السلام ته دا ولولا، نو هغه خو نه لوستل. بیا چې کوم دی ورته اوه اقرأ بسم ربک الذی خلق. دا کیفیت چې تیر شو، جبرئیل لال نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې یره رااله او یخنی کېدله، تبې ونیو نو کور ته رااله. خدیجه الکبرا ته وایي چې کوم دی زملونی، ما په کپړه کې تو که یخنی مې کی کپړه کمبل را باندې واچوه، او داسې چې کوم دی بدن مې یخنی مې کېږي چې کوم دی لکه انسان بیمار شي چې کوم دی د مرګ یاره در باندې چې کوم دی خطره در باندې چې مړ کېږم. بیبي ډېره هوښیاره ښځه وه، تسلي ورته ورکوي، الله به تا نه ضایع کوي. صحیح بخاري کې ذکر دي. ته خو چې کوم دی د غریبانانو سره امداد کې، ته خو د مسافرو سره امداد کې، د بیوسو سره امداد کې، غمزده لپاره ته چې کوم دی د هغه سره مرسته کې، الله به تا نه ضایع کوي. نو بهر کې کمبل په واچولی شوله،
بیا چې کوم دی بوت ځان سره تر زوی دی ورقه ابن نوفل د نصرانی شوی چې کوم دی هغه کتابونه آسماني دا بیا کتل هغه له بوتو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه هغه تاسو کو ته وایې څه چلو نو نبی کریم علیه السلام ته غونډه قصه وکړه د ورته دا هغه ناموس دی هغه فرشته ده چې الله مخکینو انبیو ته را لېږله تعالی عمراله کاش چې کوم دی زه جم دی ما او تا د مکې والا د مکې نه وباسي نو زه به ستا کلک امداد وکړم پیغمبر علیه السلام ورته ویلي ما به دا خلک د مکې نه وباسي تر دې وخته پورې خدا په مکه کې د هر چا د زړه سره او محبوب و نو ځکه دا ویستل ورته ناشنا ښکاره شو ورته وایي چې کوم دی ما به ګینې وباسي وي چې چاته دا فرشته راغلی ده او د الله پیغام یې رسولی نو خلک یې مخالفت کړی دی نو ستا به مخالفت کوي مکې والا به دې وباسي خو چې زه ځوان وي او په دې وخت کې وې که نو ما به ستا کلک امداد کړی وی بیا دی څو ورځو کې وفات شوی دی نو الله ورته فرمایي یا ایها المزمل اے نغښتونکي ځان په کپړه کې ځان غړی چې ما باندې کمبل واچو قوم الله فرمایي پاس الليل د شپې الا قليلا مگر لګه حصہ نه د شپې ودرېګا لږ شان آرام کوه نور غون عبادت کوه هغه تفصیل دا دی چې ودرېګا ولږ شان نه څنګه نصفه نیمه شپه چې کم دی ودرېګا او انقص منه یاد دینه لږ کم کا قلیلا لږ او زید علیه یا زیات کا په نیمه شپه ودرېګا عبادت د پاره یا کله کم شي یا نه زیاته حصہ ودرېګا ورتل القرآن الول قرآن کریم ترتیلا په آرام سره نو پیغمبر علیہ السلام به دومره ولاړو د شپې چې خپې به وپړسېدلې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت سنن ابو داود کی ذکر ده چې د دې صورت لوبنه چې کومه حصہ ده دا نازل شو نو قیام اللیل د شپې ودرېدل دا فرض او د دې صورت اخیری حصہ چې کوم دی اغلا نو نازل شوی هغه پس یو کال پس رااله نو یو کال کې چې کوم دی د قیام اللیل دا فرض بیا وروسته الله فرضیت منسوخ کا ان سنلقي عليك بشک من نازلو تا قولا ثقيلا بنا درنا دا درنا بنا د چې کوم دی احکام دي د الله پاک ان ناشئه الليل بشک پورته کېدل د شپې چې د شپې را پاسېږي او قران لولي هي اشد وطئا دا چې کوم د سخت د په پیمالولو کې دا سخت د په تابع کولو کې چې د شپې پاسېږي کنه دا نفس خطابه کولې شي دا سرکوبي د نفس دا واقوم قيل او دا د عدل خبره ده اقوم قيل زکه چې د شپې شور نشته شرغب نشته ځان لچ کوم د تلاوت کې نو خ توجه سره کولې شي ان لك بشک استاد فرف النهار پورس کې سبحا طويلا شغل دې زیات دورز چې کوم د استانور کار نه دي د الله د دین دعوت دی نو د شپې چې کوم د ودرېګا نو معنا دا شو چې کم یو سړی دورز په نورو کارونو کې مشغول وي ولو چې کوم د عالم ول نه دی فقيه او محدث ول نه دی ولک ټیم د شپې وباسا یوازې چې کوم د نور په اصلاح کې نه لګ د خپل ځان د پاره چې کوم د ځان له عبادت یکسوی اون کوا نه الله ته فرمایي د ورځ استا نور کارونه د شپې ودرېګا وذکر اسم ربک یاد ونم د خپل رب وتبتل الیه جدا ش الله طرف ته تبتیلا په جدا کېدل سره رب المشرق والمغرب د الله مربی د مشرق او د مغرب دی لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر د الله د پتخذه ونی صدا وکیلا په ذمہواره واصبر صبر کو علی ما یقولون غچ دوی وستا پشان کې وهجرهم پرېګ د بده حجرن جمیلا په پرې خودو خيسته سره دا مکی مشرکان پرې د خو خيسته د چا سره چیړ مکوا وذرنی او پرې د ما والمکذبین او دا دروغجن د مکی د دروغجن الله وی ما ته پرې دوا اولی النعمت خوندان د نعمتونو دی ومهلهم دل مهلت ورکا قلیلا لګ زمانہ مهلت ورکا بیا یې نسما ان لدینا بشک زما سره انکالن دا شیزونه چې کوم باندې تړل کیږي انکالن زما سره دی تړل نو کنایه د عذاب نه د زما سره عذابونه دي او خپل لغوی معنی هغه سی چې په هغه تړل کیږي نو زما سره قیودا قید دی د تړلو چې دا به یو تړم وجحیم او زما سره جهنم دی اور وطعاما او خوراک ده ذا غصوتی چې هغه خاوند د ګټ دا
د جهنم ګرمي اوبه دي زقوم دی دا داسې په اسانه نه خوړلی کېږي ډېر ولږ یو تن دې راغستی نو ګوټ سره دا سکې وخوري وعذابا علیم او د عذاب دردناک یوم هغه ورځ ترجف الارض چې حرکت وکړي دا ځمکه حرکت کې راشي والجبال او دا غرونه د حرکت نه پس بیا دا ټوکړي ټوکړي شي وکانت الجبال او شي دا غرونه کثیبا مهیلا کثیبا ډېرې د شګو مهیلا بيدن کې دا د شګو ډېرې شي او داسې وبهیږي اوار شي انا ارسلنا الیکم بشک ما لېږلی تاسو ته رسوله پیغمبر شاهدن علیکم دا گواه دی په تاسو قیامت کې په تاسو ګویي کوي شاهدن علیکم دا معلم دی ستاسو دپاره کما ارسلنا الی فرعون رسوله څنګه چې ما لېږلی فرعون ته خپل پیغمبر موسی علیه السلام فعصوا فرعون نافرمانی وکړه فرعون الرسول د پیغمبر چې موسی علیه السلام دی فاخذناه موږ دی ونیو اخذا وبیلا پنی ولکلک سرا بیا مې ښه مضبوط ونیو او اوبو ته مې وروغورځو فکیف تتقون څنګه به تاسو ځان وساتئ ان کفرتم که تاسو کفر اختیار کو چې کافر شئ بیا به ځان څنګه بچ کړي یوما د هغې ورځې نه یجعل الولدان چې ګرځوي به ماشومان شیبه بوډاګان هغه ورځ چې ماشومان بوډاګان کي دا ماشومان چې بوډاګان کېږي یا کمن یا کیفن دا ورځ د اوږده 50,000 کاله ده نو په 50 کاله کې سړی بوډا کېږي نو چې 50,000 کاله ورځ وي نو څنګه به نه بوډا کېږي نو بیا دا ورځ چې کوم د ماشومان بوډا کوي په اعتبار د کم سره ځکه دا اوږده ورځ ده یا په اعتبار د کیف سره دا ډېره هیبتناک ورځ ده او چې په انسان باندې غمونه پریشانې هیبتونه زیات وي نو هغه زر بوډا شي نو د قیامت داسې هیبتناک ورځ ده چې ماشومان پکې بوډاتوب ته رسي دا کیف دی والسماء اسمان منفطر دا چودن کې دی به په دې سره د اسمان به اوچوي ټوکړي ټوکړي بشي کان وعده دا وعده د الله مفعولا کیدون کی ان هذه بشک دا قران کریم ان هذه بشک دا سورۃ تذکر دا نصیحت دی فمن شاء د چا چې خوښ شي اتخذ دې ونسی الی ربه خپل رب طرف ته سبیل لار ان ربک یعلم بشک استرب خپویږي انک تقوم بشک ته ادریږي ادنا قریب دا غرستره حصہ د چکال پس نازل شولا او د شپې نفل او د شپې تهجد او قیام دا منسوخ شو الله وی زما علم دې چې ته د شپې ادریږي ادنا نږدې من ثلثی الليل دوه حصے د شپې نه کله ته دوه حصے د شپې ولاړې ونصفه او کله تارت نصفه کله نیمه شپه ولاړې وثلثه کله درې مې سو درېږي نو دا بیل بیل اوقات کله بعضی حصہ د شپې داسې وي چې درې مې سو درېږي کله نیمه شپې پورې کله دوی سي د شپې ودرېږي عبادت د پر وطائفه من الذين جماعت د هغه کسانو نه معک چې ستا سره دي هغه د سره ولاړ دي خو دا دوی سي نیمه دا معلومول ګران وي ځکه شپه ورکوټ کېږي غټه کېږي ته به دې کې څنګه معلومه والله يقدر الليل والنهار الله اندازه کوي شپه او ورځ عالم الله تعالی علم دې الله تحسوه چې تاسو دا نشي محفوظ کولای چې دا شپه ته بالکل محفوظه کې دا غي درې مروبه سي دا غني مروبه سي دا غړې خو وینو نو څنګه به دا محفوظ کړي پتاب علیکم دای ناسخ ده پس رجوع د رحمت وکړه الله پتا سو فقرو تاسو ولولای ما تيسر من القرآن هغه چې تاسو ته آسان وی قرآنی کریم چې څومره برخه ولولي جستا خوخه ده لہذا امتنا قیام اللیل دا منسوخ شو د نبی علیہ السلام نه منسوخ دی وکنه د پدې کې دوه قول شته یو قول دار چې داغه نه منسوخ دی او د شپې نفل او تهجد هغه د پرم سنت او دویم قول دار چې نه هغه د پاره هغه شانته فرض امت نه منسوخ شوی دی علم د الله علم د ان سيكون دا چې کوم دی به من کو پتا سو کې د الله علم د دا چې ان سيكون نو ان چې داخل شي مضارع باندې خو نه صبر کېدل ته نه صبر نه او جدا د چې دا ان مخفف د مثقل نه دی او هغه ان ناسب نه دی نو د الله علم دی چې انه شان دا دی سيكون منکم زر دی چې په پتا سو کې مرضا مریضان بې نه غنشي ودرېدلې واخرون او نور یضربون فی الارض بسفر کړي پزماکه کې jihad د پاره علم د پاره تجارت د پاره نو د شپې معلومات څنګه وکړي چې دانی مشپزه ودرېګم
یبتغون دی بلټی من فضل الله د الله فضل واخرون او نور بداس یقاتلون فی سبیل الله هغه قتال کوي د الله په لار کې نو د شپې 2.5 سو دل دا ته مشکل دي نه الله فرمای فقره تاسو ولولای ما تيسر منه هغه چې تاسو ته آسان وي د قران کریم نه د دې آیت کریمه نه احناف دا ذکر کوي چې مطلق الوستل دا فرض دي فقره ما تيسر او یوازې فاتحه الوستل دا واجب دي واقیموا الصلاه تاسو قائم کئ منذ اتو زکات ورکوي زکات واقرضوا الله قرضا حسنا تاسو قرض ورکي الله لره قرض خیستا وما تقدموا لانفسكم هغه چې تاسو مخکې کړی د خپل ځانونو د لپاره من خیر د سنیک عملنا نیک عمل د اخرت ته لګل تجدوه دا بیا مزيع عند الله د الله په نسبت هو خیر دا غره دی واعظم اجر دالوی دې په اعتبار د اجر سره واستغفر الله بخنه غوړي د الله نه ان الله بشک الله غفور رحیم بخون کې او مهربان دی بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ المدثر مصحف عثمانی کې 74 نمبر دی او اعتبار د نزول سره د مخکینی سورۃ پسې نازل دی 3 نمبر سورۃ دی وړاندې سورۃ کې چې مضمون ذکر کېدن هغه مضمون لازمی او په دې صورت کې مضمون ذکر کیږي متعدی الته ورته چې پاسه عبادت وکړه دلته ورته وي پاسه چې کنه د خلکو اصلاح وکړه نمخ کې لازمی او د خپل ځان اصلاح په دې صورت کې متعدی د مخلوق اصلاح یا ایها المدثر مزمل او مدثر دوه یو معنی ځان نغختور کې په کپڑا کې قوم پاسا فانذر داخلك وی روا فانذر وربك فكبر او د الله لوی بیان کا وثيابك فطهر او کپڑے پاکه کا د الله لوی بیان کو پاکه کپڑے واچو ورجزا گندگیا نه فهجر پرېګ دوا مراد رجز نه بوتان دي دا پرې دوا د دې دا مقصد نه چې ګین انبیا چرته مخ کې بت پرس وی بلکې دا مقصد وی اشاره دوام ته ورجزا گندگیان بوتان بوت پرستی شرکیات فهجر دوام شد هغه پرې خودلو باندې څنګه چې مخ کې پرې هغه شان دایم اوسېګه دا پرې دا ولا تمنن چا سره احسان مکو تستكثر چې تډیرواله وکي دبل سړي سره احسان کې داغه وعده ده رشتہ کې تو سره یو 100 روپیا ورکې سبا مالدار دې مال 5000 راکې نه داسې احسانات د چا سره مکو ول ربک فاصبر د الله د پر صبر کوا فاذا نقر فی الناقور کله چې پوک ول شي پشپېلې کې دا الله یو جسم پیدا کړي د شپېلې په شکل باندې او ارواح باندې کې راجمع کی فذلک یومئذ دا دورز یوم عسیر دا دورز سخته علی الکافرین فکافرانو باندې غیر یسیر دا بنی آسان زرنی الله فرمی پرې دوما ومن خلقت وحیدا او هغه چې ما پیدا کړی دی یوازې دغه ولیدو چې کم دی نو دا لکشان ایمان ته میلان اوشو ابو جهل او بعضی کسان په سراله واپس په خپل کفر باندې کلک په خپل کفر باندې کلک وړاندې لګ مضمون نور روان دي نو دی مشرکان ورته وی خسب تر ته وی چې دا سړی او سی شی وي د تمسنم کیدو انه فکر وقدر دو خزه په سوچ کوم الله وی دته ګورو زما د پیغمبر په شان کې سوچ فکر کوي او داغه اندازه لګي فقتل کیف قدر هلاک شي ستا څه حیثیت دی چې د پیغمبر علیہ السلام په شان کې سوچونه کې نو لګ د دې مضمون مخکې بل صورت کې د دلته دا ذکر کیږي الله فرمایي پرې د ودا کس چې کوم د چې ما پیدا کړو وحیدا دا وحید حال د فاعل نه هم ویلې شو د مفعول نه هم ویلې شي کدا خلقتو د تو ضمیر فاعل نه حال کې نظر نه پرېګ د وما ومن اغسو خلقتو چې ما پیدا کړو وحیدا حال کونی وحیدا چې زه یوازې وم په دې پیدایش کې ما سره چا امداد نه وکړي او کدا مفعول نه حال کې چې من دین هم ټیک ده وزر نه پرېګ د وما لره ومن اغسو پرې د خلقتو چې ما پیدا کړو وحیدا په حال کوند دې کې چې دې یوازې پیدا کړو دا چې دنیا تراتنو دا مال دنیا پټي کټي خو نه ور کړی ولا ما خو یوازې پیدا کړو دا غي نه پس وجعلتو ما وګرځو له د لپاره مال ممدودا مال زیات دا د مکی مکرمه نه تر طائف پورې د مال خور وبنین شهود او زامن حاضر نو زامن دي چې کوم د یو غلا دیار ل زامن دي
او شهود اولاد کې دا مسئله چې اولاد هغه دی چې د مور او پلار د سترګو یخوالی، اولاد کې دا مسئله چې ستا مخې ته ګرځي را ګرځي او ته پې خوشحاله، الله یې صفت ذکر کوي بدین شهود، دا صفت ذکر کوي. او دا صفت یې نه ذکر کوي چې و بنینا یکون فی السعودیه، داسې نه وایي یکون فی الامریکا، داسې نه وایي. ښه د بچی صفت دا دی چې یکون ستا مخې ته اوړي دا بچی دی، نو یو بچی به د مخې نه ورکې چې ستا مخې ته شهود. دویم چې دا پې ته پې فخر کې بابا ته دې وګوره چې دا کافر دی خو په بچی باندې فخر کوي چې بچی مخې ته اوړي راوړي چې کوم دی، نو دونه بچی الله را کړي دي په دې فخر کوي. وجه دا ده چې دا دنیادار بابا دی او بچی په دنیا کې ښه ماهر دي، اوښان دوی ساتي، ګړي بیزیوره دوی ساتي، باغونه پټیوله دوی سنبالوي، نو دا ارسه. نو چې کله بچی ستا کار چې کوم دی کوي که نه چې ته څه کار کې هغه کار ستا د پیټې اوچت کي او ستا مخې ته حاضر دی، اوس بچی دی. او چې بچی دی بهر دنیا ته ولېږو بل خوا دی ولېږو، نو دا بچی نه دی. ښه دا د سعودي بچی دی، دا د افریقې بچی دی، ستا بچی خو نه شو څه پیدا وکړه. همدارنګې چې ستا مخې ته دی خو ستا چې کوم دی پیټې نه اوچتوي، نو پته لګي بچی نه دی. نه الله یې صفت ذکر کوي بدین شهود. اوس یو صفت خو ستا اختیار کې وي چې بچی ستا مخې ته. دا دویم صفت چې بچی کې صلاحیت او ستا چې کنه زمیدار کاکا دې تروانی یو د سره روانه کړی دا، نه پته لګي چې الله دې دغه قسمت خو مقرر کړی دی. دکاندار دې چې ته دکان کولاوي، نو ستا بچی صالح دار چې ستانه مخکې ترې دکان کولاو کړی دا منډه تر لدل وینو. ادارګي چې کوم دې حافظ صاحب دې او بچی دې حافظ دې، نو بچی راشه دواړه گردان کو ته زکتا اورما پته لګي اوس بچی ستا مؤمن دې. نو عالم دې چې کوم دې، نو ته چې کوم دې سبق وای نو بچی راشه دا لک شانته کار مې وکړه، دا باقی پسې ته وکړه، دا باقی پسې ته پوره کنه. بنین شهود د اولاد صفت دا دی. لکه دی وړاندې وې ابراهیم علیه السلام د بچی متعلق ذکر کیږي، ولما بلغ معه السعي، اسماعیل علیه السلام دې ته ورسېد چې د پلار مخ کې منډه ترنه کوي شي، دې عمر ته ورسېد. نو د بچی صفت څه دی؟ بلغ معه السعي، چې کم کار تکې ستا سره هغه محنت اوچت کی، نبی بچی دی. او چې داسې نه افغانان تیره تعبیر کوي بیا چټي شی دی، چټي دا لغت دی. دا چې کوم دی د دیوبند دا کتاب دی که نه، شبیر احمد عثماني صاحب چې تفسیر ولیکو، نو دی په تحفه کې کابل ته ولېږو. نو چې تحفه کې هلته ولېږو، نو بیا هغوی دا اردو کې ترجمه پښتو کې ترجمه کړه د اردو نه، نو هغې ته نوم کې خو تفسیر کابلی، نو تفسیر کابلی ورته وایي. نو هغوی دا پښتو دونه ګرانه د ما له چا راوړې زه بیا پرې نه پوهېدلم. نو هغه به دې چې کوم لکه موږ دا فضول بیکاره هغه ورته لیکلي چټي، نو چټي. نو چې کوم بچی مثال داسې شو چې د پلار مخکې دا کار نه کوي، نو دا څه دا چټي دی، ښه دا په هېڅ کې نه دی که نه. نو الله فرمایي وبنین شهود، دی په دې فخر کوي چې 14 زامن مې مخکې اوړي راوړي، بچي دي چې کوم دی حاضر. ومهدت له تمهیدا، ما دا هغه دپاره پراخي ورکړې ده، په پراخۍ ورکولو سره مال مې وله پراخه کړی دی، ګړي بیزې مې وله پراخه کړي دي، باغونه. ثم یطمعو، بیا دې تمه ساتي ان ازید، چې نور به وله هم زیاتوالی وکړم. الله فرمایي کلا کلا، دې ته حرف ردع ورته وایي. نو بیا دا د مخکې منفي دی، کلا هرګز داسې نه ده. او کله دا کلا په معنا د حق سره ځي، موقع ته به ګورې نو دلته دواړه ویلی شي، کلا هرګز داسې نه ده، د دپاره نور زیاتوالی نه کومه، او معنا د حق سره. کلا حق ده، انه بېشکه دی، کان لآیاتنا، دی زما د آیاتونو سره عنیدا زیدي، زما د آیاتونو سره په ضد کې ولاړ دی. سأرهقه، زر دی چې دی به داخل کما صعودا، هغه ختون کې عذاب ته. نو په جهنم کې به الله یو غر د دپاره د اور مقرر کې پرشته به غره ورکړي، شبه خیجه دا غزې نه بیا رغړوي وله. انه بېشکه دغه مالداره کس فکر د فکر وکړو، وقدر او اندازې ولګوله د نبی علیه السلام په شان کې، د قرآن په شان کې سوچ کومه. مشرکانو ته راجمع دي، ته زنګ مشر صاحب ته فیصله وکړه چې دته څه ووایو. یاره چې ورته وایي شاعر، نو دا خو شاعر خو نه دی، دته څه ووایي چې کوم دی دروغجن، دا سړی خو دروغجن هم نه دی. نو څه فیصله وکړو؟ الله فرمایي فقتل، هلاک شي.
کیف قدر تسنگ اندازه لگه ستا څه حیثیت دی چې ته دغه په شان کې فیصله کې ثم قتل بیا د هلاک کړی شي کیف قدر څنګه د اندازه ولګوله ثم نظر به وکتل پیغمبر علیه السلام ته نبی علیه السلام ته داسې ښکته بره وکته ثم عبس به تندې را کوت کو وبصر او خیر را کوت کو وی کته نو چې کوم سیز د چا بدی شي کنه تندې را کوت کینه تا زما پیغمبر ته وکتل او بیا د تندې را کوت کو خدي را کوت کو ثم ادبر به شاکړه واستكبر تکبر وکړو نو فقال داسي وې فیصله یره جزبه دا فیصله وکم چې دا سړی کوم خبره کوي نو دا کې ډیر زیات غټ اثر دی چې چاته وای نو هغه منی دا کلام مؤثر دی نو پته لګي دا سحر دی نو ځکه ان هاذا نه دی دا الا سحر مگر دا جادو دی یو سر چې دا نقل کوي شي د پخوانه ان هاذا نه دی دا الا قول البشر مگر دا وینا د انسان دا الله وی تا دا فیصله وکړه ساسلیه زر د چې زبده داخل کما سقر جهنم ته وما ادراک سو خبر کو تعالی را ما سقر چې سقر څه شه دی نو سقر داسې زی دی لا تبقي چې نه بپریدي یو جز ولا تزر او نه بپریدي یو فرد د مینس کې فرق دا دی تبقي چې پریک دی چې کم دی جز نو دا نه چې ګینه د خپل نه دی راونی سی او د لاس دی پریدي دا یو ځای باندې سوځيو بل نه لا تبقي یو جز دی نه پریدي ښه لاس پی سر دارنګ ظاهر باطن ولا تزر او نه بپریږدي یو فرد لواحه للبشر دا سوځون کې دا د پاره د سرمنی دا سرمن باندې چې کم دی وسوځي او بعضی چې کم دی معنی کې لواحه هغه جز چې کم د انسان هلاکیږي ته انسان لاس وې کده نه مړ کیږي انسان لاس دې و نه خدا کفاره دې و نه به مړ کیږي نو بعضی اندام نه دا بادا سي اندام بچ کم دې د کټکې چې پاغه ته مړ کېږي خو جهنم کې مرګ نه راځي نو علیها پدې باندې 19 19 دی نو دې آیت نه چې کم دې نو مشرکین یو شوشا جوړ کړ چې عجیب ده دومره لوی جهنم پدې 19 فرشتي نو دا 19 فرشتي دا به کم طرف کنټرولي سړیا خو په بل طرف ته وتختو کړه او بازو پکې دا وې دا 19 فرشتي دي یو کس پکې هغه ته ابو الاشد اسید ابن کلدا دا ډیر غټ مضبوط پهلوان سړی و دومره پهلوانو کنه چې اوخ بچ کم سرمن ته نويست ته به د اوخ په سرمن ودرېدو ځای زمانه اخلاص کوي نو چې پدې پسې به دومره خلک ورختل چې دا سرمن پر اخکدو سیری شي نه به سیری شو خدانه به نه شو خلاصوله دا دومره پهلوان نو دا ورته وی تاسو دا 19 فرشتو نه یې سړیا 19 فرشتي دي 17 پکې زما چې 17 زما شوي دا ته نه مکه ولا تاسو دا ته نشي نیولې ولسبته زونی سم دوستاسو شو چې کم ده اوس به تاسو سو بوزي پیغمبر خو تاسو ته یې نه کو نه پوهچ دي نه پوهچ نه منګ ونی او کله به دا سی وي چې دا 19 فرشتي دي زما دا یو غدا کنه چې پدې دي کور کم لس د دې شوي او دا بل دا نه هدا دي 19 والا بدی کا کم لار بکولاو کم زی جنت تا لار دا سوک نیسی گا نا دا دوی دا سے بکواسونو علیہا 19 نو اللہ وی 19 دی خدا فیدتا ندی ویلی چی دا 19 پرشتی دی دا سا پتہ لگی دا چکم دا 19 سپون دی کدا 19 کروڑ دی کدا 19 لاکھ دی کدا 19 زرگون دی او کدا 19 دی خو 19 دین دا څه پیدا دي سوما یو ټکه خدای دې تعین د 19 شتینا دوی مدادا کبل فرض عمدا 19 عدد شي چې نل فرشتي شوي نو دنیا کې د دې غوند ملک سو بادشاہان یو بادشاہي کنه یو وزیر اعظم کنه سونه پاکستان دی 22 کروڑ پاکستان او یو وزیر اعظم دی نو کدا یو وزیر اعظم تاسو را ونی سیدا 22 کروڑ په دې خپو کې به چیت پیت کوي کنه خو څو کړت کولی شي یو انسان دستا پشانتا او یو وزیر اعظم دی او دا 22 کروڑ مسلمانان انسانان مخکې غږم نشي کولای چې سیب اډرو کې بس موږ ته منظور ده چې څه قانون پاس کې غونډې مني چې قانون پاس شوی دی ګوره وزیر اعظم پسې به خبرې نه کوي نو څوک دی وکي کنه د یو کس خبره داسې اړ نو دا 19 دی نو دا خو به وقفتوب دی چې دی په خپل عادت کې شمیره هغه لانا کلی ته یو کس راشي
یو پولیس راشي کنه، یو پولیس رااله د کلی کې چې کنده وګورو 10,000 کسان موجود دي، دا یو دغه ونیسو بیډو ته ونیسي کړس شابه زړه، دا 10,000 خلک موجود دي، څوک ته غږ نشي کولی، هغه یو پولیس دی، یو لی والا دی چې کوم دا بل وی روان کړی دی، نو څوک دی غږ وکړي کنه. نو دنیا کې د یو مخ کې په زرګونو غږ نشي کولی، هغه د الله پولیس دی، انت به څنګه غږ کې، نو دا فرشتي دي. او سره دریم ټکی دا دی چې تاسو تا طاقت او چرته د فرشتي جبريل 15 خاري او چته کړي اسمان ته الټي ویشتلې دی، وی زبر چې کوم دی دا په وګبانی وامه په وګبه وي، نه دا تمام دا خو بیا اخلي خبره تکولې چې دا د دې بیوقوف توپ دی. اوس دا وجه چیرې په دې جهنم دا 19 فرشتي ولیدي، نه دې د پاره بعض حضراتو کوشش کړي دا غي وجه ذکر کوي، خو عام تفاسیرو کې نشته. څوک وجه دا ذکر کوي چې اسلام او ایمان ترازی نو زمنګ لومبنه چې کم تلفظ وی هغه بسم الله الرحمن الرحیم، دا زمنګ یو عامه کلمه ده. که خوراک کې نو بسم الله، کسکا کې نو بسم الله، قدم اخلي نو بسم الله، کینې نو بسم الله، پاسې کې نو بسم الله، چې څه کوي خدا زمنګ یو عامه کلمه ده، مسلمان دا کلمه ده. او په دې کلمه کې 19 حروف دي، چې کم مسلمان دا کلمه وي 19 حروف د هغه 19 فرشتو نه خلاص وي. او کافر دا وینه نه چې نه وي ځکه چې کنده مقابل کې الته 19 فرشتي تا ته ولاړې دي. دویمه وجه ذکر کوي شي دا شپه ورځ چې کوم دی دا منقسم کې نه 24 غنټې دي، په 24 غنټو کې 15 منځونه دي، او دا منځ چې کوم دی خلاصې د جهنم نه دی، نو 15 غنټې چې کوم دی دا او د جهنم نه خلاصې په دې منځ باندې کیږي. نو چې ته 15 وخت منځ کې نو مسلمان خو په دې منځ خلاص شو. اوس اخو 19 غنټې نورې پاتې شي، اوس به دا نورم ګورو که صحیح چلی دی جو خلاص بشي دا جهنم نو، که صحیح نه چلی دی نو 19 وخت ولاړې دي. 15 منځونه دي، 15 غنټې ستا په دې منځ باندې دا رهایی ده، باقي چې د منځ نه اوته نه اخوا د 19 غنټې نورې دي، اخوا 19 فرشتي دي. نو کته غنټه صحیح چلےږي نو د یوې فرشتې نه بخلاصيږي، د بل نه کدا 19 غنټې صحیح او چلے د غوندو نه خلاصي، جهنم کې څه بلا غواړي، او کنا صحیح او نه چلے دي نو الته 19 فرشتي تیاری دي. درېمه وجه ذکر کوي شي داسې چې د جهنم طبقات دي چې کم دی، و د جهنم او طبقې دي، دا شپږ طبقې چې کم دي نو په دې هر باندې درې فرشتي دي، او یو طبقه په دې باندې یو فرشته ده. نو چې په شپږو طبقو باندې درې فرشتي دي نو شپږ درې اتلس، نو 18 فرشتي خو په دې رااله، او دا یو طبقه په هغې یو فرشته ده نو 19 شوي. نو اوس په دې شپږو باندې دا درې ولیدي او په دې یو باندې یو ولیده، نو وجه ولا دا ده چې دا شپږ طبقې دا د کافرانو دپاره دي، او کافر چې ایمان ته راځي ایمان کې بنیادي 3 څیزونه دي، تصدیق دی، اقرار دی او عمل دی. سړی ایمان ته راځي نو ستاړه تصدیق به برابري، دویم به اقرار کې، او دریم به چې کم دی بیا عمل کې. چونکې دا شپږ طبقې دا د کافرانو دپاره دي، او د کافر دا 3 وړه څیزونه نشته، نو ځکه په طبقه باندې یو فرشته ولاړه د عقیده دي نشته، او دا بل فرشته ولاړه د اقرار دي نشته، او دا بل فرشته ولاړه د عمل دي نشته. نو په هرې طبقې باندې 3 فرشتې ولاړې دي، نو شپږو طبقو باندې 3 18، او دا یو طبقه د جهنم ومه دا د مسلمان ګناهګار دپاره ده، او د مسلمان عقیده شته، اقرار شته، خو صرف یو څیز کې کمی دی چې عمل دی، نو تا دپاره صرف یو څوکیداره ولاړه ده. نو سو ګلدا وجوهات ذکر کړي. الله فرمای و ما جعلنا ما نه دې ګرځولې اصحاب النار خاوندان د جهنم، کم چې د جهنم پر دامانې دي ګرځولې الا ملائکه مگر دا فرشتي دي، تخپل طاقت دغه مقیاس کوا. و ما جعلنا عدتهم ما نه دې ګرځولې دوی شمیر الا فتنه مگر د امتحان دی للذین کفروا هغه کسان د پاره چې کافران دي، لیستيقن الذین د پاره دي چې یقینو کې هغه کسان اوتل کتاب چې ورکړی شوی هغوی ته کتاب، اهل کتاب په دې پوهېږي. ویزداد الذین آمنوا زیات کې هغه کسان چې مؤمنان دي ایمان. ولا يرتاب الذين شك نکي هغه کسان اوتل کتاب چې ورکړی شوی هغوی ته کتاب، والمؤمنون او شک نکي مؤمنان. وليقول الذين دې لپاره چې وي هغه کسان فی قلوبهم مرض چې د هغې په ډونه کې مرض دی،
د منافقت مرض دی د کمزورتیا والکافرون وی دا کافران ماذا اراد الله س اراده لري الله به هاذا مثلا په دې سره مثال دا مثال بیانای چې 19 فرشتي د 19 ولی شوي کذالک هم دارنګ یضل الله گمراه کوي الله پاک مې یشا چاله چې خو خشي و یهدی او هدایت کوي مې یشا چاله چې خو خشي او د دې دا مقصد خو نه چې 19 فرشتي دي ګینه نور نشتا و ما يعلم جنود ربک نه پیجنی چې کم دی لخر د ربستا الا هو مگر د الله پیجنی چې د الله سونه لخر دي نبی کریم علیہ السلام فرمایلی اتت السماء وحق لها انت اتا اسمان د ډیر زور نه چې کم دی چغاره کوي او لایق ده چې دا اسمان داسې چغاره وکي په ډیر زور دی ځکه د اسمان کې دومره فرشتي دي چې څلور ګوتې ځای پکې نشته مګر دې فرشتو الله د پاره سجده لګولې ده وړاندې د حدیث وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په معراج کې د بیت العزت تماشا وکړه چې د کم وخت نه الله پیدا کړي او بیا زره فرشتي په روزانه طواف کوي او بیا دا غوي نمبر نه راځي دا سونه مخلوق دی وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي او نه دا الا ذکر مگر دا نصیحت دی للبشر د پاره د انسان کلا حق د والقمر قسم دی پس پوګمه واللیل قسم دی پس شپې اذا ادبر کله چې شپه روانه شي والصبح قسم دی پس سبا اذا اسفر کله چې خرنا شي انها بشکدا لاحد الكبر دا د یو د لوی خبرونه ده یو چې کم د لوی خبرونه دا قیامت نذیر دا يرول دی للبشر د پاره د انسان چې انسان د قیامت نه د گرفتار نه ویریږي لمن شاء چا د پاره چې خوښ شي منکم استاسون ایت قدم چې د مخ کی شي خیر ته او یتاخر د خوخه د کدی رستو کیږي نیکه ته ایمان تر مخ کې کېږي مستا خوخه د کلستو کېږي ام کل نفس هر یو نفس بما کسبت هغه چې د کسب کړي رهینتون دی بګاړی وړاندې د عمدا سي آیت وې دوه ترجمه مکولې بعضی مطلق ذکر کوي بعضی صرف د کافر سره لګي الا اصحاب الیمین مگر نه خاوندان د خلاص والا فی جنات دی په جنتونو کې یتساءلون یو بل نه تپوس کوي عن المجرمین بار د مجرمانو کې نو مجرمان چې کوم د زمو سره چې په گاوند کې هغه څه شول چې په جهنم کې دي اغه تکړکیا کولو شو دی وسره خبرې کوي ما سلککم تاسو څه داخل کړی په سقر په جهنم کې قالو دی ورته ویلم نکو من المصلین من نو د ماز گزارنه من مون نکو اوس دی وړاندې مسله به چې کم کافران دي نو دا یوازې په اصول باندې په دې کفر باندې دا ماخوذ دي ک فروع احکام باندې عام د دوه قوله پکشته نو څوک چې وای په فروع ماخوذ او مکلف دی ګوره دی موږ مونږ نه کوو او چې څوک د مکلف په اصول باندې وای نه هغه وای په ایمان مکلف دي او چونکه دوی عقیده د منځ نه وا په منځ کول باندې مکلف نه په عقیده د منځ باندې چې د منځ پرځي حکم د عقیده نه وا ولم نکو نطعم المسکین او موږ نو چې طعام ورکول مسکینانو ته وکنا نخوض موږ چې نه نوتی په باطلو کې مع الخائضین سره د باطلو نه نوتون کنا وکنا نکذب موږ تکذیب کو بیوم الدین پر ورځ د قیامت حتا تر دې اتان الیقین چراله موږ ته یقین نه مراد مرګ دی فما تنفعهم پس پیدا نه ور کوي د شفاعت الشافعین سفارش د سفارش کوونکی چې څوک سفارش وکي فما لهم سدی دی مکی ولو د فر عن التذکرۃ دی نسیتنا چې قران د معرضین اعراض کون کی دي کانهم گویا چې دی حمر مستنفرا حمر داخر دی مستنفرا او تختی دا داسې دی چې لکه خرسنګ او تختیږي فرت چې داخر او تختی من قسوره ابو هرره صاحب معنا کوي چې دا او تختی چې کم دی من قسوره د زمرونه زمری چې کم دی راشي او داخر او تختی داسې دی د قران نه تختی او ابو موسی اشعری سے بھی معنی کوي سدی دوی لره چې دوی تختی چې کم ده حمر مستنفر د اخر دی تختیدون کی فرت چې د او تختی من قسور من الرمات د غشو بشتون کنا خردی چې کم ده او تا یو جماعت خلک کینه ول د غشو بمبار دی په شروع کو د اخر بسنګ تختی دا د غشو بشتون کنا تختی ناغه قسوره معنی کوي د غشو بشتون کی دا سه دوی د قران نه تختی او عبد الله ابن عباس سے معنی کی قسوره جماعت الرجال حمر داخردی مستنفر تختیدون کی دی فرت چو تختی من قسوره د جماعت د سړونه خردی چې کوم د استا شوتلو تراخوتی د ودار چې د شوتلو مالک پسې 15 کسان پسې را لوړې ور سره دي داخله بسنګ منډي وای دا سې د قران نه تختی
بل یریدو بلکې دوی اراده کوي کل امرئ هر یو کس منهم د دوی نه ان یؤتا چې ورکړی شي دته صحفا منشره د هغه عمل نامه کولو ما تخپل عمل نامه دنیا کې راکو کولو کلا حق ده بل لا يخافون الاخره بلکې دوی نه یریږي د اخرت نه کلا حق ده انه بشک ده تذکر ده نصیحت ده فمن شاء د چا چې خو خشي ذکره نصیحت ده قبول کی وما يذكرون او دوی نصیحت نه قبل الا يشاء الله مگر هغه چې د الله خو خشي او اهل التقوى دا هغه خلق دي چې هغه د تقوا ولدي او اهل المغفره او اهل د مغفرت دي دا د نصیحت والا خلق دي بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ قیامه نازل دے چکم دے پس د سورۃ نازعات نو مخکې د سورۃ همز نه مصحف عثمانی کی 75 نمبر دے اعتبار د نزول سره 31 نمبر دے مکی سورۃ دے وړاندې سورۃ کې چکم دے د قیامت مضمون ذکر کېده لا یخافون الاخره او دلته وضاحت سره د آخرت تذکرہ ده لا اقسم بیوم القیامه نسوک لا زائد وی اقسم بیوم القیامه قسم خورم په ورځ د قیامت او سوک مقدر رو باسی لا حاجت الى القسم حاجت نشتی قسم تا اقسم دا ومع ذلك اقسم بیامز قسم خورم ولا اقسم قسم خورم بالنفس اللوامه پاغه نفس ملامت کون کی باندې نفوس میں تمخ کی ذکر کول دری قسم نفوس نفس امارہ دا نفس لوامہ نفس مطمئنہ درشتمہ پارا کرا روان دے ایحسب الانسان ایا گمان کئی انسان اللہ نجمع عظاما چه منگ برا جمع نکو دا اڈو کی دیوی چه دا خوارا وارشن دا بسنگ جمع کی اللہ فرمی بلا قادن او من قدرت ولیو علا پدی خبر انو سوی بنانا چه منگ برابر کو دا بندونا اڈو کی جمع کولنا چه بند پا بند بدی ٹکو بل یرید الانسان بلکہ ارادہ کی انسان لیفجور اماما چه تکذیب کی دا مخ کی جون امام مخ کی جون انسان ارادہ دارا چه مخ کی جون دا قبر دے حشر دے اخیرت دے دا اسم نمانا دویم مقصد دا دے امام دا اللہ حضور چه دا اللہ مخ کی ادری دل دی بل یرید الانسان بلکہ ارادہ کی انسان لیفجور چه دے تکذیب کی امامه دا اللہ دا مخ کی ادری دلو دا اللہ مخ کی ادری دل دا نمینی نزک دا غیر دا پر تیارے نکی او سوک مطلق مانا دا آخرت سرکی یورید ارادہ کی انسان لیفجور چه دے تکذیب کی امامه دا قیمت نمینی یسألو دے تپوس کی ایان یوم القیامة کلب یورز دا قیمت فیدا برق البصور اللہ فرمی قیمت نزدے دے آغا قیمت مغوڑا قیمت صغرا خطا پسر روان دے فیدا برق البصور کلچ حیرانش استرگی روح دیوزی دا استرگی گاٹی اوڑی روڑی حیرانش ولی وخسف القمر او بی نورش والسپوگ میں دسپو میں دارنا ختم شی وجمع الشمس والقمر جمع کرش انور اسپوگ میں دو مطلب ویلیش جمع الشمس والقمر جمع کرش انور اسپوگ میں پا بی نور توب کے اس خودوان رنا کئی بے با دا دوان رنا ختم شی دا دوان بی نور شی او دوی مطلب دا دے وجمع الشمس جمع بکڑی شی دانور والقمر اسپوگ میں دا دوان راون غختلی شی جہنم کی او غاڑی تاود رولیش جہنم کی را جمع شول دا دوان جہنم کی ولی جمع کی گی توبیخ دا پارا دا عابدینو دا دوی دا پارا با عذاب نہیں زکا دیسا جرم خونشتا دے چاول عبادت کرے اگوی دا پارا توبیخ دا دیا غرب دیکھاو تا گورا یقول الانسان وی با انسان یوم ایزن پا دی ورزبان دی این المفر مفر مصدر صیغه ده این المفر کم طرف ته د تیخته یا د ظرف کم طرف ته زید تیخته چرته زیشتي چې وتختو کلا هرگز نشته د تیخته زی نشته چا پیرستانه چې کم دی و کمربند د پرشتو تودي لا وزر نشتر زید پنای لا وزر لا ملجأ د پنای زی نشتا الی ربک استرب طرف ته یوم اذن پدی ورځ باندې المستقر قرار دې د الله خاطب ورزي ينبأ الانسان خبر ورکړي شي انسان ته یوم اذن پدی ورځ بما قدم هغه چې د مخ کې لګلی وما اخر او اخر هغه چې رستو پریخي د ځان د مخ کې عمل لګل رستو د سنخش قدم پریخي بل الانسان بلکہ انسان علی نفسه بصیرا خپل ځان باندې لیدون کې ده هر انسان خپل ځان ته ګوري چې کم ده خپل اندامونو ته دا به ډیر خوینه ولو القا معاذيرا اگر کده واچي عذرنا ډیر عذرنا پیش کې خو الته عذرنا وس قبول ندي
لا تحرك به لسانك لتعجل به. اوس د دې ټکی د مخ کې سره سم مناسبت ده. نو بعضې دا لګي د هغه مخکې آیت سره الله نجمع بلا قادرین هغه سره لګي. الله فرمایي مون قدرت والی چې ستا دا یو یو بند په بند را جمع کو اډو کې دله جمع کو. څنګه چې په دې قادر یو چې ستا اډو کې جمع کو نو همدارنګې په دې قادر یو چې قرآن ستا په سینه کې جمع کو. لا تحرک به لسانک مه خوځوه په دې باندې خپله ژبه. نو جبریل برحالی چې کوم دی نو تلاوت به کو نو نبی کریم علیه السلام به زر زر لوستل کول. اسې نه چې جبریل لاړ شي او رانه کم ټکی پاتې نه شي. الله وایي دا به په سینه کې زه جمع کوم ته ژبه مه خوځوه. لتعجل به چې ته تلوار وکې په دې سره. ان علینا جمعه بشکه ما باندې جمع کول د دې دي و قرآن او بیا لوستل د دې دي. فاذا قرأناه کله چې موږ دا ولولو تا ته فتبع تابع شه قرآنه د هغې د لوستلو. ثم ان علینا بیانه بیا موږ باندې د دې بیان د مخلوق ته. کلا حق ده بل تحبون العاجله بلکې تی محبت ساتي د دنیا سره. وتذرون الاخره پرېږدئ تاسو آخرت. آخرت دپاره تیاری نه کوئ. د آخرت منظر دا دی وجوه بعضې مخونه به یومئذ په دې ورځ باندې ناظرتون تر و تازه دا ډېر خوشحاله دي. نو تر و تازه دي الی ربها او خپل رب ته ناظره کتونکي دي. د الله ملاقات به کوي. څو آیاتونه مې تا ته وړاندې مسله کې ذکر کول. د اهل سنت او اهل حق و عقیده ده چې قیامت کې به د الله دیدار کیږي. اوس دیدار به څنګه کیږي چې کوم دی نو څنګه عقاید ذکر کوي. خدا د آخرت مسائل دي دا دنیا کې په عقل نه معلومیږي. بس شریعت ویلی دي چې ملاقات به کیږي. د قرآن صریح ټکی دی وجوه یومئذ ناظره تر و تازه وي الی ربها ناظره خپل رب ته به دا ګوري. نور آیاتونه احادیث مې تا ته وړاندې ویلي چونکې دې مسئلې نه معتزله انکار کوي. معتزله د دې نه انکار کوي. او د معتزله او مفسر صاحب د کشاف جار الله زمحشری هغه ځای باندې چې د موسی علیه السلام واقعه ذکر کیږي او موسی علیه السلام د الله د لیدلو سوال کوي. الله ورته وایي لن ترانی. نو هلته خو ډېر په چرچا کې دی. ډېر چې کوم دی په خپل وګوروي دا سنیان خره دی د الله ملاقات مني او بل طرف ته چې کوم دی الله وایي ته ما نشي لیدلی. د هغې توجیحات مو هلته ذکر کول. نو چې دلته راشي نو بیا دلته کړت نه کوي غلی دی. دلته به ایس چې کوم دی بس غلی شوی ځکه مسله د لیدلو ده. حضرت شیخ فرمایل به چې کوم دی چې بعضې نور بعضې معتزله او هغه پکې تعویل کړی دی. هغه داسې وایي تعویل پکې دا کړی چې دا اله دا حرف جر نه دی بلکې دا اله جمع ده د الیون د الیون دا نعمت ته وایي. او چې نعمت ته وایي نو اوس معنا به وکړي وجوه بعضې مخونه به یومئذ په دې ورځ باندې ناظره دا به تر و تازه نعم ربها ناظره نعمتونو د رب ته به ګوري. نعم ربها ناظره نعمتونو ته به ګوري نه الله ته به نه ګوري. دی تعویل دی. او کله به داسې مسایلو کې شیخ سرفراز خان صاحب وی کنه وی دا داسې عقل دی چې دا غونډ ویسي او په عجایبګر کې اویزان کې چې خلک یې تماشې له راځي چې دا عقل دی. په دومره بعید او کمزوري تعویل او د شریعت مسله نشرت کولی نه لحاظه دا د سره تعویل دی نو اله حرف جر دی او د الله تبکتل وي څنګه چې د الله د شان مناسب دی. ووجوهنا سمخونه به یومئذ په دې ورځ باندې باصره دا به راکوت شوي وي. دغه د تندی به د خفګان نه راکوت وي. تظنو دی به ګمان کوي ان یفعل بها چې وبکړی شي په دې سره فاقره سخت عذاب به ورکړی شي. دا فاقره فقرو ته ویلی شي د ملا د اډوکې دي که نه پیوندونه مهرې چې ورته موږ وایو نو داسې سزا به ورکړی شي چې د ملا دا مهرې وله ماتې کړي. نه پښتو کې معنا کولی شي داسې بیا ان یفعل چې وبکړی شي په ده باندې فاقره ملامات عذاب داسې عذاب الله ورکړي چې دا ملا وله ماته کړي. کلا حق ده اذا بلغت التراقیه کله چې ورسېږي دا روح التراقیه دې مرې ته روح را روان دی. وقیل ویلی شي من راق څوک دی دم اچونکې دا صاحب وفات کېږي نو آیا څوک شته چې په ده باندې دم واچوي. وظنو دی ګمان کوي انه الفراق بېشکه دا د جدایي. والتفت الساق پیوسته کړی شي یو پنډی بالساق د بلې پنډۍ سره. بابا مري چې کوم دی فراق دی نو بچې هلکه د خپې وله یو ځای کې د خپې ګوتې وله وتړئ ښه بابا سا روانه ده.
الله فرمای الی ربک یو الله ته رواني اسو دا معنا کوي ولتفت الساق په واسطه بکړې شي وسخت به ساق د بل سخت سره روح دی اوزي چې کوم دی وسخت خدا دا او بل طرف ته فرشته د غرب د نو باسي وای څنګه عمر دې تیر کړی دی نه یو سخت د بل سخت سره یو سخت د دنیا و چې فراق دی بچی پاتې شو خزه پاتې شو رشتہ دار پاتې شو او بل سخت چې کوم دی رواني اخرت ته الته جهنم اور را مخامخ شي والتفت ساقن په واسطه شي وسخت به ساق د بل سخت سره الی ربک استرب طرف ته یوم اذن المساق په دې ورځ باندې ورتلل دي د الله مخه تروانی صدیق صاحب چې کوم د اخیری موقع چې ته ودا د امیر د مسلمانانو اخیری ورځ چې د دنیا نه فراق او د اخرت ډومبنه ورځ دا به وصیت لیکي فلا صدق دې کس تصدیق نکو ایمان رانوړ ولا صلوا منذکو ولکن کذب لیکن د تکذیب کو وتولى او وګرځید ثم ذهب بدلاړو الی اهله خپل اهل ته تمتع چې د فخر کو خپل اهل تلاړ فخر کی زمالدارې م بچی بي دي الله فرمای اولا لك فاولا اولا لك هلاکت د استاد پر فاولا بیا هلاکت د ثم اولا لك باستاد پر هلاکت د فاولا بیا هلاکت د نبی کریم علیہ السلام ابو جہل توی الله را توی چې تا تویم اولا لك فاولا استاد پر هلاکت دی بیا هلاکت دی او که یو بیل لګین هم بلش اولا لك استاد پر هلاکت دی په دنیا کې فاولا بیا استاد پر هلاکت دی په قبر کې ثم اولا لك بیا هلاکت دی په حشر کې فاولا بیا هلاکت دی په جهنم کې ایحسب الانسان ایا ګمان کوي انسان ان یترک سودا چې دا به پری خوده شي محمل تو الله د څه پیدا کړي او د الله احکام بګینه تا ته متوجی نه الله به تا نه سم مطالبه نه کوي بس دغه شانتي پیدا کړي پری خودلې تخپل ځان ته وګوره کم ذات چې د سنه پیدا کړي دې طاقت ځوانه ته راوستي محمل نه پیدا علم یکن نطفه ایا نو د انسان نطفه د ابو ساس کې ممن یند منینا یمنا چې غرزولې شي پر رحم کې ثم کان علقه پیدا شو ټوکړه دا ویني فخلق بیا الله پیدا کړو دا غینا وخو دا غینا اندامونه پسوانو برابر کو فجعل بغرزو منه الزوجين دا غنا جوړه الذکر والانثى نارینه او زنانا الیس ذلک ان دغه ذات بقادر قدرت ولا علی پدی خبر ان یحیی الموتى چې راجم دي کی دامړو نو بلا بالکل الله د قدرت والے دامړه راجم دي کایبا بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الدهر دا نازل شوه د پس د سورۃ الرحمن او مخکې د سورۃ طلاق نه مصحف عثماني کې 76 دی او په اعتبار د نزول سره 98 سورۃ ده مدنی مخکینی سورۃ کې بیان د قیامت او دا سورۃ هم تقریبا عمدہ مضمون ذکر کوي د قیامت د مړو د احیا او د جمدی کېدلو چې دا مړی برا جمدی کیږي ابتدا دې څنګه او انتها بلې څنګه هل اتا علی الانسان هل دلته معنا د قد سره ده سورۃ غاشیه کې به عمرزی التهم فمانا د قد سره هل اتا علی الانسان قد اتا علی الانسان یقینا راغلی په انسان باندې حين من الدهر یو وقت د زمانه یو زمانه داسې وا لم یکن چې نو د انسان شیء مذکورا سشی چې دا ذکر کې دی شو چای تذکرہ نه کوله ان خلقنا الانسان بشک ما پیدا کړه انسان من نطفه د نطفینا امشاجن د ګډي وډینا هغه نطفه چې د پلار او د مور یو زیش ولا یا امشاجن هغه نطفه چې ګډه وډه د معنا د انسان د نطفه پیدا کیږي د مختلفو خوراکونو نه دا د ټیپر اندوانه کدوان دی خوړلې دا غینه دا شی جوړ شو نبتلیه موږ دغه امتحان اخلو فجعلناه بیا وګرځو دغه نطفه سمیعا بصیرا اوریدونکې او لیدونکې اصل دی وګر د کوم بونه او بیا دا غینه داسې مستقل انسان حیوان لیدل او ریدل کوي ان هدیناه السبیل بشک مخولد تلار اما شاکر یا بی قدردان و اما کفور یا بی ناقدر او ناشکر موږ ته هدایت وکړو او څوک په صحیح لار روان شي د الله شکر ادا کوي او څوک ناشکر شي ان اعتدنا للكافرين بشک موږ تیار کړی د پاره د کافرانو سلاسل زنجیرنا واغلال او توقنا زنجیر کې تړو په دې غاړه کې ته توق واچو وسعير او جهنم ان الابرار بشک نه کان یشربون دا بسکل کې من کاسین د کاسونه د ډکه کاسې د شراب دي
کان مزاجها چې به دغه سره خلط شوی کافوره کافور دا به سره یو ځای شوي. نو کافور په دنیا کې خو مونږ ګولې وي، دغه ګولې نه دي ښه، دا به چینه وي، دا به د کافور چینه وي، دا به پکې اچولی شي. ته دنیا کې شربت کې چې کوم د روح حفظه پکې واچوه. عینا دا چینه د یشرب بها اسکل به کوي د دې نه عباد الله د الله بندګان. کم چې مقرب بندگان دی هغه خالص د کافور چینس کی، او کم چې عام حضرات دي هغې نه پکې لږه حصه اچولی شي په دې عام شربت کې. یفجرونها دوی به دا جاري کوي تفجیره په جاري کولو سره، معنه ته به جاري کوې نو ته وغواړې په دې کور کې دا چینه دې ځای ته راولم، دا لټې ګرځېدی نه شیر دا بیډ مې پروت دی که نه دې خوا ته مې چې دا چینه بهیږي چې په اسانه ترې راخلم. اشاره ورته وکړه دغسې به بهیږي، لښتې نه غواړي پولي نه غواړي. دلته یاره دا خو چې زه راکوشم دې خوا ته مې دا اوبه بهیږي دا ښه نه ښکاري چې وړاندې داسې ورته اشاره وکړه چې هلته وړاندې روانې شوې نو چې تی څنګ بوزي نو. یفجرونها دی به جاری کوي تفجیره په جاری کولو سره. یوفون بالنذر دی وفا کوي په منښتو باندې. دا هغه حضرات دي چې دوی څه منښته وکړي بیا په هغې وفا کوي. عام حضرات داسې چې منښته وکړي که نه نو بیا وروسته نه پوره کوي. نو یو ځل خدای غم راغستی مصیبت یاره الله که داسې دې وکړه که نه نو داسې به وکړم بیا نه کوي. بلا ټلیفونه داسې مونږ ته کېږي که نه. یو ځل چې که دی په واده باندې خلک روان دي اوس د شپې ځي نو ماشومان یې وروستو چې کوم دی په دې ډیک کې وروسته موټر کې چې کوم دی کېنولي دي. نو د شپې مزل دی چې کوم د هغې ماشومان وده شوي دي. نو چې وده شوي دي دی ګاډي روان دي چېرته ګاډي جمپ والی دی نو موټر دا وروسته دغه کولاو شوی دی. بل ځای کې چې جمپ والی ماشوم ته پرېوتی دی. دوی ته خبر شوي هم نه دي. چېرته چې تلي ځای ته رسېدلي چې ښځې کتلي ماشوم نشته. جو بیا خو فریاد یې دا جاړه چغې چې کوم دی نو یا الله پاکه که دا بچی در را پیدا کو که نه یو کال به مسلسل روجې نیسم. این داسې منښتې وه. اوس تقدیرا داسې کار شوی دی چې دوی خو تلي دي وروسته چې ته بل ګاډی راغلی دی هغه چې کتلي دي په سړک کې ماشوم پروت دی. نو ماشوم هغه اوچت کړی دی مخکې ولې چوکۍ دی نو هغه چوکۍ ته یې ورکړی دی چېرې پولیسو ته چې دا ماشوم په لار کې پروت و موږ راوچت کړو نو که د چا نه پرېوتی چې هر څه خو موږ دا ځان سره هغه پولیسو ته یې ورکړی. دی خو هغه جړه واده خو لاړ په غم شو. واپس چې کوم دی بیا سړک باندې شروع شوي دي شپې غونډه سړک کتلی دی او ماشوم د پولیسو سره پروت دی. دوی ته څه خبر دي دوی خو په سړک کې ګرځي راګرځي پولیس ته څه پته ده چې دوی د ماشوم پسې ګرځي خو ګاډي دې ګرځي نو. سهار بیا اعلانونه شروع شوي دي بیا له پولیسو ماشوم راوسته ماشوم دا دی چې ماشوم یې له ورکړه چې کوم دی اوس ښځې سوچ راغی وایي زه خو یو کال روجې نشم نیولی زه خو یو کال روجې نشم نیولی د ما ته ټلیفون وکړو نو ما د ښځه ماشوم ما له راکړه دا یو کال روجې به زه ونیسم ښه ما له راکړې چې دا زه ونیسم. نو داسې طریقه چې کله غم راشي که نه نو بیا چې کوم دی منښتې ښه ډېرې وکړي. تاسو پښتانه وایي که نه چې ونې سر ته ختلی دی چې کوم دی پیر بابا که درکوش شومه که نه بس سنډا درغی نو چې لږ یو دوه څانګې راکوشو چې کوم دی یاره خو که تېرې دې درکوس کړم که نه پیر بابا نو پښتانه خو دغسې خبرې کوي که نه بس غویې در روان دی چې له ښه رانږدې شو بس چیلې در روان دی او چې بلکل د اخري چرګوټې در لېږم ښه چې ځمکې په خپه کې وکړه ما ته په ګپه مې نه پوهېږي ما خاصې ګپ لګوم نو بیا ته یې ګپ جوړ کړي. نو منښته دې وکړه دا لازمي ده بیا دا واجب ده د مسلمان صفت دی اوس بیا پوره کوي. څنګه چې په تا باندې واجبات دي نو الله فرمایي یوفون بالنذر ویخافون یوما دی یریږي د هغه ورځې نه کان شره مستطویره چې د هغه شر دی خور دا شر داسې خور دی چې هر چا ته رسېدلی دی. کم چې مجرمان دي هغه مجرمان دي کم چې نیکان دي نو هغې د دې هیبت نه یریږي هغې هم اواز کوي رب سلم یا الله خیر. ويطعمون الطعام دی ورکوي خوراک علی حبه د خپل محبت سره دویمه پاره کې مې علی حبه کې څلور معنی تکړې وي. مسکینا مسکین ته ورکوي و یتیما یتیم ته ورکوي و اسیر او قیدیانو ته ورکوي. علامه سرخسی چې کوم دی په خپل مبسوط کې د دې نه تمسک کړی دی فرمایي کافر ولې نه دی چې قیدي شو که نه احسان ورسره کولی شي. ګور اسیر قیدی راغی که مسلمان قیدی دی او که کافر دی خو دا په قید کې دی احسان ورسره کولی شي. انما نطعمکم دی ورته موږ تاسو له خوراک درکولی وجه الله د الله د رضا دپاره لا نرید منکم موږ نه غواړو ستاسو نه جزاء څه بدله تاسو سره احسان کوو تاسو نه هېڅ بدله نه غواړو ولا شکور او نه چې کوم دی شکر ویستل نو د صدقاتو طریقه دی
چا سره احسان کې، خیرات صدقه ورکې، چاله ډوډۍ وظیفه ورکې، په ګاونډ کې غریبانان وي، زنانه هغې سره امداد کوي، نو ستا نیت به صحیح ښه، دا به دې نیت لا انما نطعمکم لوجه الله، بس نور چپ شه، الله ستا دپاره یې ورکړي، د سره به چاته ښایي هم نه، دا به هم چاته نه وایي چې دا غریبانانو موږ له غونډه چې کوم دی روژه کې ډوډۍ لېږلې ده، دا غریبانان اوس یې نه کېده چې کوم دی موږ له هر ماښام روژه ماتی لېږه، هر څه دې برباد کړه، چاته به نه وایي. تا چې روژه ماتی چا له لېږلې د الله دپاره، الله لیدلی، بس الله لیدلی، نو د الله رضا دپاره که بالفرض داسې چې کوم دی خبرې د وکړې هر څه دې برباد شو. لا او د هغوی نه به چې کوم دی دا نه غواړي چې دا غریبانان دي روژه ماتی وله ولېږم، سبا به چې کوم دی خبره لو کې را سره یي، پلانکي ځای کې به کار کې را سره یي، نه، کم از کم د خلکو منځ کې خو به زما صفت کوي ولا شکوره، دا به ترې نه هم تمنه کوي چې ستا شکر وباسي، د هغه مسکین احسان ومنه چې ستا خیرات یې واغستو، مسکین احسان ومنه چې ستا خیرات یې واغستو، که هغه نه نه اغستې تا به خیرات چاله ورکوو. طالب و چې کوم دی نو چېرته وظیفه له کور نه راویسته، نو زنانه اخلاقونه تیزه ورته وی چې کوم دی مړه طالبه چې کوم دی هر وخت ستاسو وظیفه راوړئ وظیفه راوړئ، طالبه له ډوډۍ په لاس کې ونیوله چې داسې پې زور کړه د هغه نه اینې روانې شوې، وایي دا شی دې را کړی دی ښه، خو طالب و دا شی دې را کړی، موږ ستاسو وینې زوی خورو، دا خو تا خیرات وکړو، دا خیرات ستا وینې زوی دي چې مسکین فقیر یې خوري، د هغه احسان ومنه چې ستا وینې وخوړې ته یې پاک کړې، ستا زوی وخوړې ته یې پاک کړې، او چې ستا مسکین فقیر نه وی تا دا وظیفه نه ورکولې، دا ګن به په تا کې و، دا یې دله جزا ولا شکر، د هغه نه شکر او د بدلې چې کوم تمه مه کوه. انا نخافو بېشکه موږ یریږو من ربنا د خپل رب نه یوما د هغې ورځې نه عبوسا چې دا راکوت کوونکې ده تندو لره، سخته په انسان ده چې تندی راکوت کړي، قمطریره سخته راکوت کوونکې ده. ووقاهم الله پس بچ کړ الله دوی شر ذلک اليوم د شر دغه ورځې نه، ولقاهم دوی مخامخ کړه نضرة د تازګۍ سره و سرور او د خوشحالۍ سره، منځ کې فرق دی، نضرة دا تازګي په ظاهر مخ باندې وي او سرور دا په باطن لکې وي، ظاهر هم خوشحال باطن هم خوشحاله. وجزاهم الله دوی له بدله ورکړه بما صبروا په سبب دغه چې دوی صبر کو، جنتا جنتونه و حریر او رقم، متکئین فیها دوی تکیه لګونکي په جنت کې، علی الارائک په تختونو باندې، لا یرون فیها دوی بنینې په دې کې شمسا ولا زمهریرا، دوی بنینې په دې کې نور او نه سپوږمۍ. آیا په جنت کې به نور او سپوږمۍ وي؟ نو دوه قوله پکې دي، بعضې فرمایي نه به د سره بنئ، بیا به هغه موسم داسې لکه څنګه چې د نور ختل نه مخکې داسې مده موسم دی دغه شانتې وي. او دویم قول پکې دا دی چې نه یي به دا به صرف د حسن دپاره چې کوم دی دا نور روان دی سپوږمۍ خو تنګول به نه کوي، مثال دې وخت کې نور دی کله 30 نو تاسو وځئ نه، هلته به داسې نه وي، نو دواړه معنی کولی شي. لا یرون فیها دی بنینې په دې کې شمسا ولا زمهریرا، نه نور او نه سپوږمۍ، چې څوک وایي نشته چې د سره شتې نه نو، او چې څوک وایي شتې بیا معنا دا ده لا یرون دی بنینې فیها په دې کې شمسا د نور هغه تکلیف بنئ، زمهریره د سپوږمۍ تکلیف بنئ، ودانیة علیهم نږدې به په دوی باندې ظلالها سوري د دې، وذللت او تابع شوي وي قطوفها میوې د هغې تذلیله په تابع کېدلو سره، دا میوې به ستا تابع چتو ته اشاره کوي چې ستا خوا ته راځي. ويطاف عليهم ګرځولی شي په دوی باندې بآنیة په لوښو سره من فضة د سپینو زرو، واکوابین او په ګیلاسونو سره کانت قواریره دا به وي د شیشې نه، دا لوښي په دې کې خوراکه د سپینو زرو جوړ دي، او دا 10 زره خادمان تاله یو ځل خوراک راوړي، سپین زر جدا دي شیشه جدا ده، الله وی دا یو شی دی، د فرق دا دی چې دا لوښي په صفایۍ کې د سپینو زرو دي او په شفافیت کې ګوره سپین زر دا کثیف دي نه اخوا سیز نه ښکاري، او د جنت سپین زر داسې دي چې دا چې کوم دی صفا اوم دی او شفاف د شیشې په شان دي چې اخوا پکې سیز ښکاري، نو اوبه دې پکې اچېلي دي خوا د بهر نه شربت ښکاري پکې، نو ځکه فرمایي کانت قواریر دا به شیشې وي. قواریر من فضة دا شیشه د سپینو زرو دا قدروها دا به اندازه شوي تقدیره په اندازه کولو سره، دا نه چې اوس ته تګې چې کوم دی او تاله غټ جیک راډک کړی دا نیمې پاتې شو نو دا پاتې کېدل بدنما ښکاري، هلته به داسې نه وي، هلته چې څومره ستا تنده د حقو نه به وي، دلته خو که بل تاله څوک ګیلاس درکوي نو ته پرې نه پوهېږي چېرې
هغه ته ډک ګلاس درکې نیم درکې ستانه هغه څه خبر دی هلته به ګلاس هغه مقدار باندې چې څونه تس کې هغه نه ګلاس نو پاتې کېږي به پکې نه نو د دې وجې نه چې دا پاتې شي دا بدنما ښکاري ښه نه ښکاري دا به اړول غواړي دا جنت دی هلته دا سخاوتي نشته نو چې څومره تس کې نو دلته مسله دی چې په خپله اوبه راړې دونه اوبه چې ته وڅکې چیس کې دونه چې تس کلی شي داسې نه چې ته پیاله ډکه کې او نیم وڅکې او نیم پرېږدې نه به پرېږدې نیمه پیاله وڅکې نیمه پرېږدې دا به نه پرېږدې دا د الله د نعمت ناشکري ده دارنګې ځان له ډوډۍ خوري پلیټ کې دونه ترکاري واچوه چې ته څونه خوړی شي ډېره به نه چې دې کې ماتهیي دونه ماته که چې ته خوړی شي دونه به نه ماتې چې دنه پاتې شي دا د الله د نعمت ناشکري ده پاتې کېدل نه دي پکار دویم ټکی دی چې تا کم خوراک شروع کړی دی د هغې نه څه حصه شربت پاتې شو په ګیلاس کې ساس کې چې کم دی لږ چای پاتې شو پیاله کې لږه ترکاري پاتې شو په لوښي کې خوراک خو هغې چې ته غوڼ وخورې برکت درته حاصل شي دا څه پته لګي برکت صرف په هغه کې دی نو بې برکتي ته وخوړه برکت د نه هلته پاتې شو حدیث کې راغلی هر چې تا نه نوڼی پرېوځي هغه راواخله پاکه که وخوره کیدای شي دغه کې برکت وي نو ځکه الله فرمایي دا به تقدیر اندازه شوي ویسقون دی تسکولی شي فیها په دې جنت کې کاسن کاسې د شرابو کان مزاجها دغه څه به خلط شوي زنجبیل دا چینی دی دا کاپور او زنجبیل دنیا کې زنجبیل چې کوم دی دا سونډو ته وایي دا چې لامدی که نه نو هغې ته ادرک وایو او چې وچ شي نو بیا ورته سونډ وایي نو دا وچي په هغه سره دوکاندارانو سره بیا خلک ټکوي نو بعضې خوراکونه چې هغه ته ګرموي ګرمش خوراک هغه کې خلک اچوي نو دنیا کې دې ته زنجبیل دغه څیز ته وایي نو دا هاضمې دپاره مفید وي خو هلته به دا نه وي هلته به چې کوم دی چینه وي دغه وچ غونډارې به نه وي عینا دا چینه د فیها په دې کې تسمى سلسبیل دې ته نوم ایښودی شي په سلسبیل ویطوف علیهم ګرځئ په دوی باندې بلدان الکان مخلدون دا به همیشئ په دې کې اذا رأیتهم کله چې ته دا الکان ویني حسبتهم ته به ګمان وکړي لؤلؤا منصوره چې دا ملغلرې دي خورې شوي خورې ورې ملغلرې دا خادم اخوا خوره وړي بل دې خوره وړي و اذا رأیت کله چې ته دا ویني ثم رأیت او بیا خو ته نظر وکړي نو ته به وینې نعیما نعمتونه و ملکا کبیره او بادشاهي لویه عالیهم ثیابون په دې باندې به اچولي به کپړې سندسین د ریخم خضرین د شنو و استبرق او د پیړو ریخم و حلو دی ته به واچولی شي اصابره بنګړي من فضه د سپینو زرو درې قسمه بنګړي دی وړاندې وې وسقاهم ربهم دوی ته به اوسکي د دوی رب شرابا طهور اسکل پاکې اوبه د جنت به پې اوسکي دا پاکې دي په ده کې خیرې نشته په ده کې دوړه نشته په ده کې خورې نشته په ده کې ملاوټ نشته ان هذا بشک دا کان لکم دا دستاسو د پاره جزاء بدلا وکانه سعیکم مشکور او تاسو کوشش دغه قدر کې دی شو ان نحن نزلنا بشک منزل کړي علیک القرآن پتا قران کریم تنزیلا پنازل ولسرا فاصبر لحکم ربک تو صبر کو د حکم د خپل رب د پاره ولا تو تی تابعداري مکو منهم د دوینا آثمن او کفورا د ګناګار او د کافر د دې خبره ممنه ظاهری اشکال دا پیدا کیږي او راضی د پاره د احد الامرین نه الله فرمای یا د ګناګار خبره ممنه او یا د کافر د یو کمنې خیر دی او مسله خدا نه چې د یو بم خبره نه مانی نو جواب ته نه داده چې دا په کلام مثبت کې راشي دلته کلام منفی دی او هر کله چې کلام منفی شو نو دا د دوانو نه پکې ولا تطيع تابعداري مکو منهم د دوی نه آثمن او کفورا مد ګناګار او مد کافر د یو خبره ممنه او وجه داره چې لا تطیع قضیه دا چې کوم د سالبه کلیه ده لا تطیع دا سالبه کلیه ده چې کوم د اطاعت مکوه د یو هم نکره په سیاق د نفي کې د تعمیم پیدا کوي وذکر اسم ربک یادوا نوم د خپل رب بکرتن و اسویلا ثوابګه ومن الليل وبعض حصہ د شپې نه فسجد له الله د پر سجدي کوي او سبحوا تسبیح وای لیلا طویلا اوږد شپه ان هؤلاء بشکدا کسان د مکی والا دا مشرکان يحبون العاجله دوی خو خیدا تلوار والا سیس تلوار نه مراد دنیا دا دوی خو خیدا دنیا ويذرون وراءهم دی پریک دی رست د دوی نه یوما ثقيل او رز درنا نحنو خلقناهم دوی پیدا کړي وشددنا اسرهم او ما مضبوط کړي د دوی بندونه تو ګوره دې بند ته چې دا سونه اتوماتیک دا بندونه کولاویږي او کلکیږي
وإذا شئنا کله چې زما خو خشي بدلنا امثالهم زب بدل کړه ولم د دوی مثل تبديل په بدلول سره دا بدل کم نور به پیدا کم ان هذه تذکرہ بشک دا قرآن کریم نصیحت دے ومن شاء د چا چې خو خشي اتخذ دے دیونی سیل ربی خپل رب طرف ته سبیل لار ما تشاؤون تاسو نشي خو خوله الا ان يشاء الله مگر هغه چې د الله خو خشي هغه کیږي ان الله بشک الله پاک کان دے علیما حکیما علم ولو حکمت ولا يدخل من يشاء داخلی چاله چې خو خشي په رحمتي په خپل رحمت کې والظالمین ظالمان اعد لهم الله تیار کړ دوی د پر عذاب الیما عذاب دردناک بسم الله الرحمن الرحیم سورة المرسلات نازل ده پس د سورة همزن او مخکې د سورة قافنا مخکې د سورة قافنا دا مکی سورت ده دا مخکې سورت سره مناسبت دا ده پاکی چې کوم د زیات مضمون د ترغیب انسانانو ته رغبت ورکو د جنت نعمتونو ته چې غلامان داسې دي خادمان داسې دي نعمتونه داسې دي د ترغیب ورکو او په دې صورت کې زیات مضمون د ترهیب دی الله پاک چې کوم د بندګانو يرول کې چې د خپل غریب او د خپل عذاب نه ويري نو ګویا دا غي په عکس باندې چې کوم د مضمون چلیږي والمرسلات عرفا ابتدا کې دا صفات دي موصوف چې کوم د تو تر او باسي نو مختلف موصوفات و تر استېشي سو کو ته فرشتي راو باسي سو کو ته هواګان راو باسي سو کو ته عالمان راو باسي سو کو ته مبلغین راو باسي سو کو ته مجاهدین راو باسي یو صفت باندې به اکتفا کو فرشتو سوا لګوا والملائکۃ المرسلات قسم دی پاغه فرشتو چې لګلې شوی دي مرسلات عرفا دا چې کوم دی لګلې شوی دي په نرمه سره نو دا د مسلمان روح رو باسي په نرمه سره او که هوا سے لګي والمرسلات والرياح المرسلات قسم دی پاغه هوا غانو چې دا لګلې شوی دي عرفا په نرمه سره په پسته هوا چلیږي اول فالعاصفات عصفا والملائکۃ العاصفات قسم دی پاغه فرشتو باندې چې دا سختی کوي چې کم د عصبن په سختۍ سره نه په سخت د کافر روح رو باسي یا والرياح العاصفات قسم دی پاغه تیز او سخت چلیدل هوا او سره عصبن په سختۍ سره نو کله سخت هوا راشي ونی چې کم د خوجړه کوي والناشرات نشرا قسم دی په فرشتو باندې چې دا خورون کې دي د الله حکم د پر نشرا په خورولو سره یا هغه فرشتي چې خورون کې دي شیطانان لره نشرا په خورولو سره دا شیطانان پوشړي هوا سره لګي والرياح الناشرات قسم دی په هواګانو چې دا خورون کې دي دا د الله پاک رحمت لره نشرا په خورولو سره اوریس خورکی باران شروع شي فالفارقات فرقا قسم دی پاغه فرشتو چې دا جدا کول کې دي فرقن په جدا کولو سره یا هوا چې دی جدا کوي فالمقسمات امر به تقسیم کول کې د امر دی فرشتي چې تقسیم کول کې دي ذکر د ذکر چې قران بیا هغه تقسیم کې وروړي پړونو د مسلمانانو کې او کله هوا سے لګي نو دا تقسیم کې باران دا ذکر دی عذرا د پاره د عذر د مؤمنانو عذر پیدا و نذرا او د پاره د يرولو چې کافران د دین ویری جواب قسم انما توعدون بشکا چې تاسو سره وعده کیږي لواقع خامخ واقع کیدون کې ده قیامت ته وعده د واقع کیدون کې ده فاذا النجوم تم صد قیامت نشانات دادي کله چې د استوري تم صد د بنور شي دا غرنا ختم شي واذا السماء کله چې اسمان فورجت د سوري شي اسمان اوش کیږي وإذا الجبال کله چې دا غرونه نو صفات دا وال وزولې شي د خپل زین غر ټوکړي ټوکړي اوچت کړي شي وإذا الرسل اوقتت هغه وخت چې انبیا را جمع کړي شي لأي يوم اجلت د کوم ورځ د پاره دا ټیم ورکړي شوی دا کوم ورځ د چې دا ټیم ورکړي شوی دی الله فرمایلی یوم الفصل د ورځ د فیصله د پاره دا د فیصله ورځ ده وما ادراک س خبر کو تعالی ما یوم الفصل صد ورځ د فیصله ویل هلاکت د یوم اذن په دې ورځ للمکذبین د پاره د تکذیب کوونکو الم نهلک الاولین ایا موږ نه دي هلاک کړي پخوانی یقینا پخوانی عاد سمود د الله هلاک کړي دي ثم نتبعهم الاخرین به من دي ورپسې کړي رستونی معنا رستونی ورپسې شي وي دي
کم چې د لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام دا قومونو کذالک هم دارنګ نفعل بالمجرمین من کو په مجرمانو باندې ویل هلاکت د یوم اذن په دی ورځ للمکذبین د پاره د تکذیب کوونکو چې سو قیامت تکذیب کې نه مني علم نخلقکم ایا ما تاسو نه پیدا کړی مما امهین د اوبو سپکونه نطفه ذلیله کمزوري سپکه په اعتبار د کم سره خو یو ساس کې دی په اعتبار د کیف سره پلیتی وبدي فجعلناه بأغرزو فی قرار مکین په زیاده قرار مضبوط کې الله هغه ځای کې دل داسې قرار ورکی چې نو دا غوښش کیږي نه تیر پریوزي هغه برقرار معشوم وساتي الى قدر معلوم دا اندازې معلومه پوری فقدرنا من اندازه والیکو فنعم القادرون من خیسته اندازه کون کیو ویل هلاکت د یوم اذن په دی ورځ د مکذبین د پاره د تکذیب کوونکو علم نجعل الارض من د ګرځول زمکه کفاتن کافی احیاء د پاره د جمدو و امواتن او د پاره د مړو د ازمکه د جمدوم کافی د غون په اوسیږي او د مړو د پاره هم د مړم پکې خخیږي هغه پکې زیشي او دا جمدی پکې هم زیشي هادیانان وی چې ار کله زمکه د مړو د جمدو د پاره د نو عیسی علی السلام په اسمانونو کې بیا سکی نمنګ وی دا احیاء و امواتا جمدی په د زمکه ګرځیدو او موت به بیا پس مکه کیږي منو داغه د پاره هم دا وجعلنا فيها من غرزولی په دې زمکه رواسی غرونه شامخات دنګ دنګ واسقیناکم من سکو تاسو ته ما ان فرات او بخوږي باران نازل شي خوږي وبي ویل هلاکت د یوم اذن په دې ورځ د مکذبین د پاره د تکذیب کوونکو ان تلقوا تاسو لاړ شي الاما اغه تکنتم به تکذبون چې تاسو په هغه تکذیب کو اوس ال تور شي چې کم تاسو نه منو اغه تاسو سن منو عذاب ان تلقوا لاړ شي الی ذل اغه سوره تذی ثلاث شعب چې دا وی خوند د درې وسانګو د جهنم دا سوره دا چې کوم د دسي سوره نه دی چې تا ته یخواله راولي دسي سوره نه دی چې ګینه دا صفا سپین دی دا تک تور دی عذاب دی په درې سانګو مشتمل دی درې سانګو باندې ولی نه بازي وجه ذکر کوي بنیادی عقاید درې دي توحید رسالت قیامت دا درې بنیادی عقاید دي چونکه کافران د دې درو نه منکر دي نو زکه دا سوره د عذاب دوله په دې درې قسمه کې او یا په دې باندې ایمان کې درې سيزونه دي اعتقاد اقرار او عمل دا درې وانه نو نزي ثلاث شعب لاز ولیل دا بسوره نه چې تا باندې سوره خور کی ولا یغنی من اللهب او نه دا به پروي را واستې شي د لمبونا د اور نه دی نشي بچ کوله انها بشک دغه اور ترمی وشتل کې به شررن پس پرغو سرکل قصر پشان د بیلډینګ دا چې څنګه دنیا کې ته اور بل کې او دا لرګي ټخغو کې داغه نه لګ سپرغه پریوزي نو د جهنم دا اور د دنیا سپرغه نه دغه هغه چې ټکو کې کنه نو یو لوی بیلډینګ روان شي دا دغه سپرغه کأنه گویا چې د جمالتن صفر دا او خان دی زیړ جمالتن دا د جمل چې کوم د جمع ده به دا جمع کیږي په جمالات سره نو دا جمع الجمع ده تبه دا زیړ او خان دی چې کوم د سپرغه د سیال وزي ویل یوم اذ للمکذبین هلاکت ده په دې ورځ د پاره د تکذیب کوونکو دا یو دا د ورځ لا ينطقون دوی به خبر نه کوي په دې ورځ باندې سو خبر نشي کولای وړاندې دی چې ولی به خبر نه کوي او ربک لنسالنهم الله وی په خپل ذات مې د قسم به زبته تپوس کوم نو خبرې خو کوي واقبل بعضهم على بعض یو بل سره متوجی شي یو بل څه کوم د خبرې کوي نو جواب دا دی چې دوی به خبر نه کوي بازي مقبان دي او چې کله تن الله تپوس کی توبېخ د پر به خبرې کوي لا ينطقون دی بخبر نه کوي ولا يؤذن لهم انا بدوی ته اجازه کولې شي فيعتذرون چې دی عذر بیان کی دا مو ته اجازه نه کیږي چې ما کفر کړو بد عملی می کړی وا اوس ته اجازه زخه د عذر بیان کمنګ منو نه ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل دا ورځ د فیصله جمعناکم تاسو جمع کړي والاولین او پخوانی تاسو اولین اخرین غون جمع دي وَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ كَوِي ستاسو د پاره ست تدبیر او سچل د تیختې فکیدو نزي تدبیر او کې زی و تختې کړه سچل درځي زی لاړ شي ویل هلاکت د یوم اذن په دی ورځ د مکذبین د پاره د تکذیب کوونکو ان المتقین دا خود بدانو خلقو د پاره کم چې نیکان دي دا غوي د پاره دا
ان المتقین بشک متقیان فی ظلال و عیون دا بی پسورو کې او پچینو کې چینو بدی سوری دی وفواکه او میوه بی مما یشتهون هغه چې دی خوخی وتویل شکولو تاسو خری وشربو اسکی هنی اخ هضمیدون کی بما کنتم تعملون په سبب داغه چې تاسو عمل کو تاسو ځان دې لپاره تیار کړو ان کذالک نجزی المحسنین بشک موږ دارنګ بدل ورکو نیکانو ته ویل یومئذ للمکذبین کلوا خری وتمتعوا پیدا حاصل کی قلیلا لګ زمانہ په دنیا کې انکم مجرمون بشک تاسو مجرمان ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّ چُوِلِ شِدَيْتَ ارْكَعُوا تاسو رکوع کوي لا يركعون دوی رکوع نه کولا یا ذکر د جز مراد ترکول اذا قيل لهم كَلَّ چُوِلِ شِدَيْتَ ارْكَعُوا تاسو منځ کوي لا يركعون دوی منځ نه کو یا ذکر د یوم فرض مراد نه فرایض اذا قيل لهم كَلَّ چُوِلِ شِدَيْت ارْكَعُوا تاسو چې کوم د ارکعوا اطیعوا د شریعت تابع شي لا يركعون دوی اتباع د شریعت نه کولا ویل یومئذ للمکذبین فبأي حدیث پس بکم یو خبر باندې بعده پس د قرآن نه به یؤمنون دوی ایمان راوړي نو دا خبر د قرآن و دینه پس داسې بل خبر شته چې تاسو په ایمان راوړئ نه بل خبر خو نشته صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین الہ العالمین دا چې کوم درس وکړې شو الله زمونه په خپل احسان سره قبول کړي الله د قرآن کریم عظمت او قدر زمون پړونو کې راوستلې کړي د قرآن په علوم الله زمون ژوند ښایسته کړي د نبی کریم علیه السلام په سنت باندې الله زمون ژوند ښایسته کړي تمام مسلمانان الله د شریعت اتباع نصیب کړي الله تمام امت مسلمه د بے دینین الله محفوظ کړي د ارتداد نه محفوظ کړي د فتنو نه محفوظ کړي الله کافرانو ته د هدایت دروازې کولو کی کم کافران چې ازلی بدبخت دي د خیر نصیب نشتی الله مخدز مکه لري کی مسلمانانو باندې په دنیا کې کم او کم زینو کې چې ظلمونه کیږي الله دا مظلوم مسلمانان دا وې د ظلمونو نه بچ کی الہ العالمین دغه مسلمانانو فریاد قبول کی د مسلمانانو په ملکونو کې اسلامی نظام الله را وستل کی قرآنی نظام را وستل کی الله د مدینی نظام را وستلې کې کشمیر دی افغانستان دی عراق دی کویت او لیبیا او نور چې څونه ملکونه دی الله امن پکې را وستلې کې خصوصا سعودي عربستان کې الله امن را وستلې کې الله پاک اسلامی نظام پکې را وستلې کې دا د خیر نظام دی الله پاک زنګ مشران په دې پوهه کې چې دا په ملک راولي الله د مسلمانانو حفاظت وکړي د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي الله د پاکستان حفاظت وکړي خصوصي رحمتونه الله په نازل کړي الله په دې کلی خصوصي رحمتونه نازل کړي الہ العالمین زمون ژوند زندگی په خپل کتاب باندې ښایسته کړي الہ العالمین سوره مسلمانان د استاد کتاب سره مینه کوي د قرآن درس ته حاضری کوي الله جوړه کې خیر واچولې کړي الله سونه بیماران وی شفا کامله نصیب کړي سو قرضداري وی الله د قرضونو نه خلاص کړي الله چې کوم بچیان کورونه آباد نه دي نارینه زنانه د ټولو کورونه د عفت سره د خوښې په ځایونو کې آباد کړي الله ټول خوشحاله کړي الله د چا بچی نه نیک بچی ثمره نصیب کړي د چا بچی نافرمانه الله د مور او پلار تابعداري کړي الله د مور او پلار د سترګو یخواله وګرځي الہ العالمین موږ له د غوښتو چل ناراضي ستا په علم کې څومره خیر دی الله موږ ته نصیب کړي الله زموږ دعاګانې قبول کړي الله زموږ دعاګانې قبول کړي رب موږ ته خو نه طریقه راځي نه د قبلېدو په طریقه پوهېږو نه د سوال د غوښتو په طریقه پوهېږو یو نقل دی چې کوو الله زموږ نه قبول کړي الله زموږ ظاهري باطني د دین د دنیا تمام حاجتونه الله پوره کړي نارینه زنانه الله د ټولو عفو نصیب کړي الله د رمضان دا بهترینه میاشت د قرآن دا درس چې څومره وکړی شو الله زموږ د ګناهونو د معافۍ ذریعه کې الله خیر خاتمه زمون په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه